अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन, زه رضیا مسعود یو بیا د کیسې په خدمت کې حاضره یم. نن میشه د فیسبوک نه لایو سیشن دی د میش سره دی ډاکټر سعود مخته هم میشه خپل پودکاسټ شروع بللی و او ذهني چې کومه مسایل په اړه خبرې کړې وي او مس بیا هم تاسو څه کولی چې یو لایو سیشن شي فیسبوک نه میش لایو وشي او هغه شی د تاسو چې کومه کمنټس وی کومه تاسو میشه کال کوي هغه هم میشه شریک کړئ چې ډیر خلک وی چې کله میشه پودکاسټ وکړلی هغه نه بعد ډیر زیاتای سولینا رتلل خلک ډیر زیاتای مسلې وي بیا میشه دغه د پوره د فیسبوک لایو پروګرام شې شولې وسه ډاکټر سعود چې کوم دی سایکیټریست دی د دې سره لایو پروګرام شمو مخ ته چې دغه نه په کمنټ شې هم پښتنه کولای شي او د میشه ټلیفون چې کوم افیس نمبر دی 09667170008 په دغه باندې تاسو میشته ټلیفون کولای شئ د تاسو چې کوم کال دی او همیشه خلی کوم پښتنه دی او کوم قسم مسلې مسایل دي هغه په حواله سره ډاکټر سعود تاسو ته د جواب خبر کوي پټلیشن اول کو لایو سیشن شه زه ته هر کله لایو یا خدمت درته کوم ډیره مهرباني ډیره شکریا تو مختار وکړه یو اول د کال کو روغی هلو السلام علیکم هلو 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 کال کو روغی کو پتا نشته اوس یې نه او خلک ته دا بیره د چې مې یا تعارف سره کړی نه چې مې تا کال زرو شي شو ټیم ورکاوي به هم شه ټیم ورکاوي نه ټیم ورکاوي راځه هدو نه خلک چې کارو راوښ سیزه مو هم د تو هم مقصد هم دا دی چې خلک ته نالج ملاوي شي انفارمیشن ملاوي شي مورې پر ریلیټډ پتا غټاول لګي کال بیا وای اټینډ کا چي هلو السلام علیکم هلو دا ویل نه کو هلو هلو مو په خیال شه د کال ولجما دا څه چې نم یې سره ډیسټرب کوي ها چې اوس یې نه رودري می کله په شي ډیسټرب کیږي خو چې خپل ډسکشن شریک کی په دا مان چې مش خپل ډسکشن سره شریک بالکل رجادو په دغه اچھا دا یای چې आवाज में कोई मसला है आवाज नहीं आ रही है ها که تو आवाज نه ورتري می امو مایک کو صحیح ہے आवाज में कोई मसला है دې تو په غاښه بیا ټول مایک لګ دی کنه دا مو لا پیج ده دا صحیح ده تو خپل پیج باندې وڅ دې مو په غاښه مطلب مو پاوته یا مې بیا غدا یې چې مسله د کال پاوز شو کال پاوز شي مسله ده دې ته مطلب ټاپ نه لایو څنګه نشو کیږي چې وجه अच्छा دا مت یو کوېسچن روغلای دی چې ډاکټر صاحب انزایټي کا مستقل علاج ممکن ہے یا نہیں یو بل کس ویلی دي چې आवाज خراب ورودري مې आवाज خراب ته پتا نشته چې وسه کدی دا کلیر کو چې आवाज د ټلیفوني شروع کړی دی هغه आवाज تاسو خالي دا کلیر کېستای چې دا ټلیفون باندې چې تاسو کال ورکاوستای دا کلیر نه دی کا دا د میجه مایک आवाज کلیر نه دی نو دا تاسو دا کلیر کېستای نو انزایټي پښتنه دا کړی دی چې د انزایټي مکمل علاج یعنی پیرا علاج دا ممکن دی کنه وس زولش کلیر څه خبره وکړه انزایټي په بارش اول انزایټي یو قسم نه دی انزایټي ډېر قسمونه دي زه مثال درکوم فوبیک انزایټي ډیس آرډر چې کومه پاکیم شي سپیشل فوبیاز هرودرینی یا سمپل فوبیاز هم ورته یې رتا هغه شي انزایټي دوه مطلب دا دی چې د یو خاص شي نه انسان ډاری شي خاص شي مثال څوک د سپینه ډاری شي څوک د یبنه ډاری شي نور یې هیڅ پریشانی دغه مسله نه دي صرف د یو شي نه انسان ډاری شي اخته سمپل فوبیاز دی بل ایوا انزایټي جنرالایز انزایټي دا سه پینیک ډیس آرډر هایوا انزایټي نو دا سه مختلف قسمه انزایټي دي نو هغه په جواب باندې خیر دا کاټ بیا ورو فلحال دا یو کوېسچن ز جواب درکړم بالکل جواب ورکړه چې دا بیا سره مکس کیږي نو انزایټي کیمه یو انزایټي دو انسان ته هغه باندې ډیپند کوي چې دا انسان مزید پیراټی کیږي کنه کیږي ویس په دغه شی چې کیمه دو سمپل فوبیاس چې کیمه دي هغه د ټیکاولې چانس ډیر زیات دی سمپل فوبیا مطلب د یو خاص شی دور دی یو ډور دی یا د غا ډور دی د سپی ډور دی چاته د چک زوی ډور دی هغه ټیکاولې چانس ډیر زیات دی ویز ځنه انزایټي لکه جنرالایز انزایټي ډیس آرډر دا یو بیماری دو هغه د بدن په ډېر حصے باندې هوا سار کو ور سره د سوچ ډېر خرابې هم په جنرالایز انزایټي ډیس آرډر شروع کړي د سوچ خرابې مطلب واړه کیسه ورته غټیږي صحیح دو ډور وان وی چې وستونه شي خوف ورته اچھا غوسه زر بدري غوسه داسنه چې حد نزيته غوسه ورسي چړچړاپن ولا غوسه مثال وړه حساب نه د شیطان نه دي طبيعت به خراب شي ګلا زر وته داري نو دغه نمونه چې کوم انزایټي څه د ورسره زړه ګډه باول خولر دغه پروګنوسس لشپور دی پروګنوسس مطلب یې دا دی چې دا نمونه انزایټي چاته وي هغه د پیرا عمرې ټیکاول یعنی ته یو کورس وکا او بیا ته د عمرې ټیک شي
دا ټیکاول یې چانس ډیر کم دی خاص کر هغه خلک د پورا چې په چا باندې بیا راغلي مثال یو مریض د 15 کول نه د انزایټي بیمار دی نو عامو تاسو یې مونږ دا توقع لري چې زداس دا وی ورکو چې هغه مکمل ستیټول مرټیک شي دا دروغ دی دا کې دای نشي د باندې یو ټیم په ټیم دا وی سره دای ټیکیږي چې بیا دا وی پرېږدي لږ ټیم پورا دای ټیک وي بیا لږ ټیم نه بعد دا کېدای شي چې په د باندې یا بیماری بیا یې سره روشي شي نو دا پورا بیا دا وی شي کوي امید لرم چې په دا باندې دا پوه شوی وي نه کوئی څه نشو کېږي نو څه دا واکا پاسورډ پوسټ کا کوېسچن ریټ کا او دله هڅه چې دا کوېسچن غواړو غلي وکنه څه کسه چې کټی لیپټاپ شمو ته نشو کېږي لایو سیشن چې کوم دی نشو کېږي چې مو کوم کوېسچن غوي دا چې وتره نو ته خوشو شپې وکړې څه ته وکړه فون اوس ټیک نه دی اچھا موبایل نمبر یو موبایل نمبر کا ور کی چې موبایل ته ورکو کوېسچن شیر کا کمنټس باندې د خلک غاکاوي کمنټس لږه چې د کالو لا بیا ډېر څه کال سو بیا خلک د کمنټس باندې خلک ټول خلک په کمنټس باندې غاکاوي ست کوېسچن مې د کمنټس نه جواب درکړی څه کوېسچن دی یو په واده کې محمد حسین ویل چې انزایټي کی دوائی کا دوران کتنا ہے اچھا دا ویس یو کوېسچن شوی دی چې انزایټي کی دوائی کا دوران کتنا ہے ویس چې کومه مو تاسو ته انزایټي دا کړه چې سمپل فوبیاز دا انزایټي د فوبیا ولا د ډور ولا چې کومه انزایټي د هغه دوايي لوړ علاج دی نه هغه ته دوايي ضرورت نه وي د هغه ټول علاج په ایکسپوژر دی ایکسپوژر دغه ته یای چې مثال یو انسان دی اده ډېر یې بنه ډاریږي نو اده ډېر یې بنه ډاریږي هغه وری دا یې بتا ور نږدې کاوي ور ایکسپوز کاوي وری دا ډور خپل ورکیږي مثال یو کاستای په کلاس کې پریزنټیشن نشي کولای ډېر خلک په مخ شاهدای نشي نو د هغه علاج دا دی چې وری اول دوه درې کاسونه په مخ شي یواد به خبره وکړو بیا دوه درې کاسونه په مخ شي ډېر خبره وکړو 15 منټه بیا په لاس کاسونه په مخ شي څو خبره وکړو دا سه بیا په درې سانويش کاسونه شي څو خبره وکړو نو وری اخشي ته ځون ور مخ تاول ور مخ کول ډور ولا کیسه کا دا علاج دی د سیستمیک ډي سنسټایزیشن یا د ایکسپوژر تھراپي یو قسم دی نو دا ور سره د انزایټي یو بل غاډو دا یو غاډه کوېسچن نه راکو دا تاسو ور سره د دوايي پښتنه موکړه ټول ناکام اول ورچ په چارو شي د انزایټي د دوايي کورس شپږ میاشتې دی چې بیا په چارو شي په انا بعد مثال شپږ میاشتې کورس یو کړای ټیک شو دوه مور په روغای نو میږي چې کورس تا وته میاشتې نه یو کول پورا وکړو بیا درې مور په روغای بیا میږي چې دا کورس تا کم سے کم دوا کولا په انا حساب کراول میږي چې د ریکارنټ بیماری دو ریکارنټ انزایټي چې چاته وی هغه ته میږي چې کورس ډیر وخت د ټیم پورا ته جاری سودا شار لکه نور کوېسچن ته ولې مو یو لیپټاپ شه مسله دو چې یو موبایل وکړي چې مشه خلک سولینا کمنټس کسي ځکه چې د رسول دی چې معمولی کیسه ډېر ورته غټه شي ډېر ډیپریشن کو ویس دا معمولی کیسه ولادت ډېر خوشاله پښتنه وکړه چې معمولی کیسه ورته غټه شي ډېر مې پریشان کو کدا چې ته دا واړی کیسه دا موبایل خپل سایلنت کا اوځي سایلنت کا ویس دا کچېره داس وی د سړی ولا کوېسچن جواب ورکاو کچېره داس وی چې کله ور داس بندر منشي مثال یو در باندې وشول په موبایل کې شي یار کې سار باندې روغلا زړه ور خاطو شو ته باندې شي داس بالکل ورا خبره وی انسان ټینشن متا وکړي نو کچېره داس در باندې شي چې کله ور در باندې کیږي نو دا څه کیسه نه دا بیماری نه دا په هر چا کې نارمل دا نارمل کیسه خو کچېره درز یو ته دا داس وی چې وړا کیسه بار بار د تا غټیږي چې چاره دی وکوسي ډاکټري په شپه شي وته چې فنکشنالټي د ختم شي چار د 50 شه د خلل وایي مثال ته ټیچر یې په ټیچري شه د خلل وایي ته سټوډنټ یې په سټوډنټي سبق شه ویلل شه د خلل وایي اکثر خلک داسې وی چې کور د بیډ هدا پر محدود شي ویس ار نور کیسه کنه په سوشل وډرال یا ویس بل شي اچھا نو بیا دا بیماری دو چې تو باندې ډیر زیات بار بار دا کیږي چې وړا کیسه د تا غټیږي او د چاره د وبوسی سره نو دا یو بیماری دو زیاده تر دا علامات چې کوم تو وشو چې وړا کیسه غټیږي زیات دا کیږي په انزایټي شه په دویم نمبر زیات دا کیږي په ډیپریشن شه په دریم نمبر دا زیات کیږي په او سی ډي او ریلیټډ ډیس آرډر شه نو دا داسې هایرارکی دوی دا تو د نور علامات و سره چې متر وشای کنه چې نور یې څه علامات وانا بعض زدر وشاین چې دا بیماری ده سپیسیفیک اچھا دا او سی ډي تو یت کا کنه یو مخه کمنټس شوی وکنه وس مت نشته دا پته چې دا کومه بیماری ده او په شي دا ویلی چې دا پرمننت علاج شته او سی ډي ولا او سی ډي ولا ښه ویس او سی ډي obsessive compulsive disorder دا نوم یې دی مطلب یې څه دی دغه دوا د دوی ټکی نه جوړ دی obsessions compulsions obsessive compulsive disorder obsession یې نه ختم کاوین کی بار بار رتلین کی سوچینا چیکین انسان د تم کولې کوشش کو خونی شي تم کولای دا obsession compulsion څه شي چې هغه سوچینا ختمول د پورا ته یو عمل وکي چې دا سوچ مې ختم شي دا compulsion وس مثال یو انسان ته سوچ ورغی چې دا ته مې لوس ولګو لوس مې خیران شو دا سوچ دی
ویس نورمال انسان چې کوم دی چې خیران شو خو وینځه بس صفاو شي یا بیا به وینځه دا څه کسان چې چاته اوسیدي څه وي هغه د لوس داسې وایي چې لوس مې خیران شه لوس مې خیران اچھا میش ورته چې وسوسه دی وسوسه دا وسوسه دی اوسیدي وسوسه وي اچھا 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 صحیح نو بار بار په ځین شدا کې سارو درې می چې لوس مې خیران دی لوس مې خیران دی لوس وینځه چې څو پر لوس وینځه لای نه وي د تاسو سکون نه ملایوي چې کله لوس وینځي په هغه ټیم سکون وته ملاوي شي خو بیا ورسته په 15 منټ نه بیا سوچ ورسي یاره لوس مې صحیح وینځه لای نه و چې یو مې بیا وینځه بیا منډه کو بیا لوس وینځي بیا په ټیم سکون ورته ملاوي شي ورسته بیا داسې وی چې یاره متفور سکون پیرا خوان یارونه کلیو رچ بیا وینځه نو دا سلسله جاری شي جوتیږي دا سه هده اوسیډي مریضون یا د وسوسه مریضون وی چې په متخفل وتی باتروم شي یوای و غنټه 2 غنټه 3 غنټه ویس وسوسه صرف دا نه دو چې صرف لوس وینځل اولادو بالکل جن خلک لوشي چې شپارو او هغه بار بار یې کوي چې نه ده صحیح زبردست دا ډیر ښه ابزرویشن د کړای دی ځل خلک جمعه بار بار جمعه بالکل ځل خلک لوشي بار بار ځل خلک دار اساسي شوی وی چې لوند په کیمزو کې شنی څم کپڑا وټاړه کپڑا بالکل ایبل چکر ادري مینا دار اساسي ایبل چکر فاروق نه کو پیولې په غاښ شي نه په خپل مو داسې لیدلې دي کنه دا کې سم خلک لیدلې دي بالکل دا بالکل پیولا خپل اساسي ډیر شوی نو ځنه وی ریلیجیس ټایپ اف اوسیډي وی اداس وی چې هغه ته دا لګي چې ګرځله ونی ژه لګي نوز بلاد د خدای خلاف دماغ ته سوچینه ورته دا سوچینه ورته چې قرآن یې شه د پرې مکړه دماغ ته دا ډیر کوشش وکړي چې زمانه کوم ته باندې یو مفتی سره هم ډیسکشن کړای کنه نو هغه دا جواب ورکوه مفتی جواب درکاو هغه ورته ویل مفتی سیب ورته ویل مفتی عرفان نوم یې د پېښور ډیر مشهور مفتی دی هغه ورته ویل چې دا اسلامي ریلیټډ جواب یې ورکړای چې دا سړی دا سوچ کو چې غال پکیم زوی حمله کو چې پکیم زوی شي خزانه ډیر راوي شیطان په هغه سړی حمله کو چې چا ایمون مزدي نو دا د اوسیډي ولا چې چاته اسلام خلاف یا د خدای خلاف سوچینه وردريمي دغه بلاسفیمیک ثاټس یې بار بار وردريمي دا یې لری کولای کوشش کو چې تاسو دی د په کنټرول شنه وي د په کنټرول شنه وي دا د موریدو اتګونه نشتا مفتی صاحب د خپل خبرې چې غال په اغزوي حمله کو چې کوم شي خزانه شیطان په هغه دماغ باندې حمله کو چې کوم باندې کوم سره ایمون یې مزدي نو اکثر د اوسیډي هغه وا چې اسلامیک ریلیټډ یا اکثر تبلیغونه تا کیږي هغه ته کې داسې کسونه کوي اخی امون سوچ مضبوط وي بالکل نو دای وا بیماری دو اوسیډي د دغه دوا قسمه علاج دی یو دای په ګولې باندې د انزایټي د ډیپریشن د پوره چکیما ګولې استعمالي هغه ګولې په دغه شی استعمالي خو د هغه ګولې اوسیډي شی مقدار یا ډوز وې ډبل خوري د انزایټي د ډیپریشن او ورسره یو بل علاج دی ایکسپوژر ریسپانس پریونشن نوم دی هغه مطلب دا دی چې د تای ولا سه تجربه ورشي مثال زه یم بیماری د اوسیډي ولا ها زه تو یو سکیټ کوي مثال ته اوسیډي ها صحیح ته چې د ټیبل ته لوس ویری ته اسواس در شي چې دا خیران دی ډایرکټ منډه کوي بار بار لوس ویني ویس مخمخ یا ډاکټر دی در سره یا مخمخ تو سره هسبند دی یا بل څوک دی ویس همیشه کو ډاکټر تو سره موجود نشي کېدای نو په کوم یا هسبند یا بل څوک یا داس در سره اکشنی د تای شي پر اخیرن زوی لوس ولا کا تی ویس ولا کا په ټیبل دا سه لوس ته ولا کو ویس تو تاسو شا سوچ دراون دی دا سه چې مو لوس وینځه لگا سوچ نه دراون زوم کنټرول نو وینځه لشتیم ور بیا چې نو وینځه مو ته تکلیف وي دا تکلیف لښ په زوم تیر کا وجدي کېدای شي بیماری مشي وجدي ساو خلا چې بیماری د شي زده زموري نه د بیماری شي وجدي ساو خلا دا سه نمونه زه خلص وینځه نه وینځه مو ته لګی چې ټول لوس میټ دا دا بالکل لګی ځونو کنټرول کوي بالکل تا لګی ته نه وینځه ته مو بیمراوي نه د بیمراوي ته چې دا بیمراوي ته مو نه جون خلاصوي 15 منټه خالی صبر وکا 15 منټه خالی صبر وکا ویس مثال میجا اول نه ویس پدښ داس چې اکثر شي مریض ته چې دا هوم ورک ورکاوي چې تو دا سیران شي تلوس وینځه اول نو ټیم سره کارا کوي چې نن 15 منټه ته ځون باندې کوي اکثر درمل شي اکثر قسم سوچ درنی 15 منټه ته ځون باندې کو ویس ثابوت 15 منټه بلاري 15 منټه په انا بعد چې کیما دو د 15 منټه نشای لاس منټه دا سه وری دا ټیم زیاتوا ور سره یو بل طریقه دا ور وشای چې نورمال ژوندۍ شي چې دا سوچ درغه چې لوس مې یا جمعه مې بل موزش مې یا مې لوس کې راشه تی وینځلې تمنډا کوي په اخشه هم بریک والا 15 منټه لاس منټه ځون باندې کا پانا باندې بیا ونیځه مطلب دا ټول خبره د برداشت سره خپل جون باندې کنټرول ته دا څنګه کولای شي چې ته فکر کیږي وس دا چې برداشت کوي وڅکه بیا کور اکثر مریض ته یای چې ته وچ پس یا کې په ډاکټر داس ویل چې برداشت هي بالکل ته ویل نه برداشت کوي نه دا برداشت کوي سول نه پیدا کیږي دا برداشت نشي برداشت کوي پریکټس تاسو دا سره سرکشنی لکه ته هیڅ لښکنه هیڅ خبره نه لښکنه پریکټس مثال गाडी چلاول دا کوي په واري شي چا دا کړی نه ا سړی ور سره نوستي ورته یي چکشنه ما چې ګرامه وینځه کیدای شي بیا منډه کو الګا गाडी چلاوي اکسیډنټ ته وکړ یوره اکسیډنټ کی بیا وې کو درو را په اخري په دا لیول دا پریکټس دا شي چې راوونو شي اچھا مطلب ته چې په دا پریکټس باندې دا شای ختم کیږي کا کدوږي دا
دا سه مریضون هم لیدل دي چې پیراخ ایون یو اس ام جی کور خپل مریض دی په دغه پریکټس باندې پیراټیک شوی پیراټیک شوی اچھا موږ دا مریضون موږ ډیر لیدل دي وس چې څوک صرف دوايي په اعلان وستي هغه پیراټیک اول چانس کم ټیکي ور سره ډیر طبيعت شي لکه په 10 شي 8 شي یا په 10 شي په لاس شي لاس بوته شي وته بوته شي مې په پښتو شي صحیح په لاس بوته شي وته کو شي نور بیا چې دوايي برج دی بیا پیروش دا میډیسن له خبره تو وکړه سوري دا شي خبره کاټو اکثر د ذهني ډیسټرب وي ذهني مسلې وي ورته د میډیسن ورته ولیکل شي دا خلک طرفه مو ته دا فیډبیک راغلی دی چې میشه میډیسن استعمالوي منټلی میشه وي پر سکون وي شخو کله کني شابي په شوم دا وي شي هغه نه بعد چې کله میش ام میډیسن فريش دي لږ وخت نه بعد میش بیا هغه اول حالت ته یا میش ټول عمر میډیسن استعمالوي اچھا اول کیسه دا چې نشانه وي او د وی پیرا چوټو درې شپه او د وی چې میډیسن استعمالوي څه کیسه اچھا نشا په ټوله دوايي شنه ډیپریشن په دوايي شنه نشانه نشته صحیح د انزایټي په دوايي شي سوچ د فکر لاشم نشا چې کیما شوی خوب چې کیمی ادا غټه بیماری چې کیم د رزیوت سخت بیماری یا یو سړی خودکشي ته تیار بالکل یا اشاکولا بیماری چې هم مړاوي دا سمې ډاری جی مړاوي مې وای خلک په خوري بالو مې خوري سکیزوفرینیا بیماری مو ته مخته ډیسکشن وکړم بالکل دا سه هغه بیماری شي خو مقصد یې بیا د ډاکټر دا نه وی چې د تا نشا ورکو نشا ته نشي وتا ویلای خوب زیات په ګولې شي هغه ګولې مقصد خوب در واستل نه وی ګولې مقصد تو ټیکاول وي خو خوب یو قسم ساید افیکټ اچھا دی واکه شاشو بل کیسه چې دا کیسه بالکل غلطه ده چې ټول مریضون داسې وي چې هغه چې دوايي خوري ټیک وي چې دوايي نه خوري نه وي ټیک دا نه باندې چې بیا میږي حالت ته لوټ کنه اچھا دا مریضون شته چې مدرې میاشتې دوايي وتر ولې لیکلې دوه ټیک شوی دی مو ته ویل چې ستې پرېشته تاسو شته خو ځنې خلک داسې وي چې هغه دغه ایسوبي لکه تاسو چې وویل په هغه باندې چې دوايي خوري ټیک وي چې دوايي نه خوري بیا یې سره کیږي بالکل داسې خلک شته چې دوايي څنګه پرېږدي بیا بیماری په سره کیږي وس دا بیماری چې په سره کیږي کچره دغه داسې وی چې 15 سکول نه په دوايي شي وی پرېږدي خو ساوي مطلب ډېر زړه بیماری بیا خو د دوايي دغه نه پرېږدي نه د پرېږدي ریګولر دی خوري کچره داسې وی چې د 20 بیمار شوی د مریض شپږ میاشتې کورس وکړ دوايي پرېښوا بیا علامات بیا پیروي شل ریزه د صبر وکړو دوايي د نور نه خپل میاشتې کورس یو شل ریزه د صبر وکړو صحیح دوايي په پرېښول خپل اثر دی دغه وډرال افیکټ دا مطلب نه دی چې دوايي ته پرېږدي اتنګاول زړه تنګاول زنګېدل یا بېچینی په انسان شي دوايي پرېښول نه هغه دا مطلب نه دی چې بیماری دی واپس وروغله اکل اور د دوايي د پرېښول اثر هم وډرال افیکټس ورته کوي نو شل ریزه چې صبر څه وکړو اکثر هغه په شور شي اجي کی علامات بیا ورته بیا ختم شوه تر شل ریزه صبر نه بعد اکثر ورک شي صحیح او چې کوم خلک داسي چې ډېر ټیم نه دوايي خوري کل خرابېږي بار بار خرابېږي اده خوري دغه پر ځای واکي ساکم د شوګر مریض ټول عمر دوايي خوري کنه نه بالکل خوري د بلډ پريشر له خوري کنه بالکل یې خوري د فالج چې پچارو شي خوري کنه بالکل د زړه بیماری خوري کنه بالکل د ګردې له خوري کنه چې چا میدا ګیس ټول عمر کو ټول عمر لیبرکس بوله خوري کنه بالکل یې خوري چې دا دار ډېر بیماری د ګورته د وجدا دوايي فړای شي نو د دماغ ډېر داسې بیماری دي چې وجدا دوايي ضرورت لري نو چې واسطه نه وي او دا ریګولر دی د میډیسن استعمالوي دا ډیره ورته مشکله شي چې واسطه وي په دغه شي کې سشته ډېر داسې سرکاري ځای نه دي چې دوايي ورکوي په پېښور شهر سرحد هسپتال لای هغه نه دوايي په پېښور ځنه خلک چې پېښور ته څوک څه دی دا کیسه خو لکه سرحد هسپتال لای واته چې مریض ورواله اکثر دوايي سرحد هسپتال شي فری ورکوي صحیح نو دا ډېر داسې ځای نشته بیا چې ډیر خان شه داسې مجاهدین غاړه دولت متعمد چې پېښور شهر واخ ډېر تر دای بچاو دی خان شه متنشته پته چې داسې څه دویشتا کنهشته الکه چې دلته دا مریضون دا ډېر سیتای دي واکه سم ډاکټرون هنشته دی بالکل اچھا وسه په دغه شی واسطه لا کیسه صحیح ټرایسایکلیک انټي ډیپریسنت ورته یي دا یو قسم دوايي دي دا پیرا د میاشتې کورس د یو مریض په 1500 پورې پیرا میاشتې کورس 500 خو ډېر راځي نو اسونه ایون دا نوې چې کیمه دوايي دي د تاسو سره راځي په دغه شی فلوکسیټین فارمولا دو دغه چې څوره ډي بي دي 14 غولې په 200 روپے نو په شی وا غولې پړ بیا ورسون دي نو ارسونه دي په دا نور علاج نه دا شای ارسون دی خو چې تو ژوند سره ساوکاوي ته لایف ته شته ریږي کورس جګړه نه باچې نو یواني ما غولې کا وخوره ګناه خو نه ده بالکل دا هر یو نه ډېر داسې خلک شته چې مور دا ویلي چې دا وی ورې باندې او دا وی دا هدو ورې باندې کول ورې کیږي مطلب ډایرکټ چې پرېږدي بیا زرا بیماری تکلیف ډېر جوړای ورې باندې کوي هغه خپل طریقه اچھا په دغه یو دا مسله هر درمي اکثر چې کیما ډاکټر دا یو ورشي ټریټمنټ ورشي چې په دا ټیم نو ته دا غولې خوري کنه خپل کې نه یا فیمیل نه پوتې شي هغه ټایمینګ باندې نه وخوري دا هغه چاو دا څه غټه افیکټ وس مثال یو فارمولا دو اس اس ار آی چې کوم ګروپ ته مثال اسیټالوپرام فارمولا هغه ته همیشه غایس خوري اچھا او غایس په دا خوري چې شپه وخوري ا خوب الټا خرابوي ا خوب خرابوي نو شپه د خوب خراب شي او ورځ خوري
ویس دا ټرایسایکلیک کلومیپریمین یا پروتایډین دا ګولې دي دا اکثر د شپې خوري دا د شپې ویل چې اخوب دروالي نو دا ترتیب سوتل چې ډاکټر ته وایي چې د ټیم دا خوري هغه واجه دا خامخا اکثر اکثر دا شي دا شي کنه څه شي سیسموفوبیا سکیزوفرینیا دو سیسموفوبیا خو څه بیماری نشته سکیزوفرینیا شته سکیزوفرینیا یو داسې بیماری ده چې د لکه د دماغ ډاکټري څه ده دا اول چې دا سایکایټري سپیشلیټي جوړه ده څه دغه یو غوټه وجه ده انزایټي ډیپریشن سره د سکیزوفرینیا یو غوټه وجه په دغه باندې ریسرچ شوی اچھا دا یو داس بیماری ده چې په دغه باندې مو په پیج باندې اول هغه ویډیوز جوړې کړې هدي په اردو شمه جوړې دي زه په پښتو شمه دغه خاندانی رول هشته یعنی په زود شدارا ګراوند دي اچھا موروسی بیماری موروس همیشه موروسی نه دي مطلب موروسی هکې دای شي سپوریډک هکې دای شي مطلب خپل مخه چې روشي موروسی څه تعلق نه هکې دای شي مطلب موروسی هکې دای شي خاندان کې دی بیا کې دای شي په توشه هغه اثرات 80% هیریټیبিলিټي دو 81% 80% هیریټیبিলিټي مطلب چې مور پلونازوي تا ورتللې چانس دا یو یونټ ټایپ ډاکټري په ژبه شي نو 81% سکیزوفرینیا هیریټیبিলিټي سکیزوفرینیا نه د درې بیماری زیات داسې دي چې هغه موروسیتوب یعنی راګ چې درې په خاندان شي درې بیماری خالي داسې چې هغه سکیزوفرینیا نه ده څلورم نمبر دی یو پخې اټیزم سپیکټرم دی یو پخې بایپولر دی او یو بل بیماری د مناوي سپیرا ته خدا سکیزوفرینیا نه موروسیتوب زیاته په مطلب راګ چې درې په خاندان شي درې او په دریم څلورم نمبر سکیزوفرینیا نو موروسی ویدا او دا څنګه بیماری ده دا یو دا چې در باندې شي علامات د شداس وی سکیزوفرینیا شي چې په دماغ شي خاص کیمیکل دي ډوپامین د هغه لیول زیات شي دا یو تیوري ده یعنی یو بیماری چې کله کیږي څخه خبره شي ډېر تیوري وروزي چې کېدای شي ته کېدای شي دا دغه وجه نه کېدای شي دغه وجه نه یو تیوري دا چې دماغ شي ډوپامین لیول په خاص سرکټ شي زیات شي دماغ مختلف سرکټ دي نو ډوپامین چې زیات شي هغه وجه نه په مریض باندې څه کیږي چې په دغه دوه قسمه علامات وي یو پوزټیو سیمټمز ورته یو نیگیټیو سیمټمز پوزټیو مطلب جمع ہونا جمع کول د انسان شخصیت ته څه ور جمع شي یعنی زه نورمالي څنګه یت مو شخصیت ته نور څه جمع شي مثال مو مختص خو بایزو مثال زه دروښایم خامه نور خامه روګاډي اچھا دا اپ دنه کاټي کا اوس هلو هلو وعلیکم السلام دوت هلو دا تابع اټینډ کی متراس انته وکړه हेलो अस्सलाम वालेकुम इसमें आवाज दर्ची बिल्कुल ठीक ठाक څنګه مې او کوم څه خبره کاوه سید رحمان دی ونه کوېسچن دې څه دی شاید चलो सही दो इंशाल्लाह दाविस चेकिंग क्वेश्चन दगे जवाब स्किज़ोफ्रेनिया वाला जवाब वर कई पाना बात से रहमान जवाब इंशाल्लाह मिशर सही दो ओके विस द क्वेश्चन दाओ चे सुच मसला दर सरा से रहमान सुच मसला दो वर सरा ओ बियादा क्वेश्चन यो चे पेरोक्सिल गोले जखरा 20 मिली ग्राम ओ बियादा क्वेश्चन वो चे जे कला प्रेस द बिया बदन तदारदीना मर्दिना ढेर विरता په دا باندې بیا مې جوړدرینی اول د سکیزوفرینیا باندې بالکل نو سکیزوفرینیا د بیماری چې کله د کیمیکل کام شي نو پوزټیو سیمټم دغه یی چې د مو بدن شخصیت ته مثال ز ټیک سړی د مو شخصیت ته نور خامې روغاړي شي خامې څنګه وی پوزټیو سیمټم په خلک شک کول همې نه پرېږدي مو په خبرې کو مړاوي مې تربیر مې مړاوي اچھا دا په ماړي شهزار رو کړی دي دا شک کول صحیح شذا مې مو سره غاندو وفادار نه دو بهر ګل ور خلوای دا څنګه نه شک کول اچھا دا څه شک کول چې یاره ادوا کا سن خپل مان چې لګیا دي د خپل مو په څه ځاږي شي اچھا دا سه فیمیل شمو دا غالي دلی دي چې وره تو خبره دا پیرا سپیکټرم دی دا پیرا سپیکټرم دی صرف یو علامات یو شای نه درنه چې دا درون څه بیا ته چې مو سکیزوفرینیا نه دا ون شای نه لکه دا کې سم علامات ویزا کیسه ده تکاو ویزا پوزټیو سیمټمز پوزټیو سیمټم یعنی دا مو شدا خامه مختانه وې وسرو گاډي شي دا ستو دغه اډیشن بتاو شي مو پرسنالټی نو سره پوزټیو سیمټمز ځنه مریضونو ته دماغ ولا داسې دی ځون سره داس لګیږي ځون سره داسې اشاره مخ درغلی دي ځون سره خبره نه کو اما غوژینا باندې اوزینا وري میږي چې ځنه یې چې بیا د پیریونه سره راځي چې اپ غوژینا باندې په دماغ شي کیمیکل دا سره ګاډ واټ شي وجنه دای نور اوزینا وري زیاته یو لکه لکه څوک سره راځي کله د ساړی اوز وی کله د شځه اوز وی کله خدا سمي چې پسترګې شي شاین ویني پسترګې مخ ویني وډاري چې وی بالو دا سوډاري نو دا پوزټیو سیمټمز ول د سکیزوفرینیا
پوزټیو صحیح. نیگیټیو سیمټم یې څه دي د مو شخصیت نه د لشفون کاټ کی کوېسچن دی بیا مو شخصیت نه شاینا کم شي سکیزوفرینیا نیگیټیو سیمټم دا دي چې مو شخصیت نه شاینا کم شي مثال یو سړی دی ډېر خوش باش سړی خلک سره ملاوي شي ډېر ښه سړی مشه دی یار داس خاروق شو زون ته نوستوي په کاټ باندې پروت وي بهر ووځي نه چا سره ملاوي شي نه نو اده خوشوري خلک سره ملاوېدل آی کم شول نشته آی لش کم شو لږ دا کالینه تعالی صبر وکړي چې یو جواب ورکاو په انا چې دا خبره بالکل کمپلیټ کیږي شپه پورا د تک شنه ون جواب نه ورکاو خالي لږ صبر کاوي ستې لږ په مات ډیسکشن خراب کیږي نو هغه د خلک نه بیا دا ایسوبي چې بار 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 خلک نه لری شي د فیملی سره نه ملاويږي نو د شخصیت نه آشنا هوا تل غلای نو سپي خیال نه سوتي نو دا دوا قسمه دي صحیح نیگیټیو پارټ سیمټم ویل کیږي موروسی هکې دای شي ډایرکټ هکې دای شي دماغ شي کیمیکل زیات شي ډوپامین کیمیکل علاج څنګه دی علاج انټي سایکوټیک دوايي دي هغه نه د علاج شي وی سردرینی د سدرامانه کوېسچن سدرامانه دا اتوې پورا سپیشل اتو چې کیما بیماری څه د سوچولا چې کیم لږ هیستوري د مو ته په ټلیفون ویلا مو په خیال لکه دا پیرا ولې پته لګي چې زه تو پیرا وښه سره وښه اتو انزایټي نو صحیح نو اکثر چې چاته جنرالایز انزایټي وي د سوچ د خوشینی بیماری د وړو وادي خوشینی ورته نو د دماغ کنیکشن د غون بدن سره دماغ نه راګینا رغلی د غون بدن نو د دغه وجه نه دا انزایټي سوچ چې چا سره ویر ډیر څه د انسان غوښه داسې کنټراکټډ پټې څه د داسې نیولې کلاک نیولې اصلا مې یې چې مسل ټینشن لایته ډاکټري په باشا هغه مثال امو د لوز داسې کلاک نیولای دی یو غنټه نیولای دی نه خوښ 2 غنټه نیولای نه خوښ وی د چا سره چې سوچ بیماری وي یا خو د شپې میاشتې وو میاشتې ورته میاشتې نه دا پټې داسې دوی په دوی کله املا پټې داس کلاک وي کله د پښې وو پټې مسل چې داسې کلاک وي نو ته سوچ وکړه چې زه د شپې میاشتې په دغه رنګ داسې کلاک ونڅ اخلو مې دا بدن خوشيږي کنه نو دا دغه وجه نه چې د ټینشن نه د بدن دردینا دا یو کامن فینومینا دا یو نون فیکټ دی چې چا باندې ټینشن ډیر وي ته د بدن تکلیف ډیر وي پیراکسیټین چې کومه داوی خوره تو دا کاته سره تو فرق وي ته ټیک وي سره نو بیا خو دا غوړه کا فرق نه وي نو بیا د بیا بدلاوی بیا چې ډیسکشن کوو کې پانواتو سره پاتې امید لرم چې تو یک کوېسچن جواب درته ملاو شي اچھا د ټینشن نصیرات هم پېږي بالکل دا یو خاص کر زنانه شي مو مش ملګری غاب سره لاګم ویس بیا ته ما افته په خپل فیمیل یې ورماسي د وزیر د پورا مش ساډه غاب سره لاګم ویس دوه زنانه تو کنه ویل چې دا شذونه څه دي ملګری مرتا ویل وی چې کوم دی وراسته مو چې دا څنګه دا خبره ډیره زیاته شي ویل چې کله دا خوشي کله دا خوشي کله دا خوشي وی چې ټیسټینګ او کې هیڅ نه پښه ودی ویس دا بیا د می ماف نه خپل دا کیسه نه کو خوان چې شذونه ونه وراسته دي کنه خدا مې ملګری خپل کیسه ده تا کاوه نو هغه دا کیسه ډیره درسته ده شذونه اکثر دا د خوشي دا ډاکټر دا شجنا ډیره درې باندې سړی درنه راکېږي اکثر دا شي چې شجونه د بیماری زیاتی بالکل ویس چې ټیسټینګ ټیک وی بیا هڅوي په ځای بدن خوشي دا بل هیڅ وجه نه کنفرم نه ده ټینشن اکثر ورته یې چې په زیات کو کنه ډرامې کو ټیسټینار شي کلیر دی بیا یې چې خوشي په زیاده وخت ټینشن نه ټول بدن خوشي دا سه مریضون مولي د دې بیماری دو میشه کنورژن ورته یې مخکې په دامن ذکر کړای و بالکل دا سه بیماری هندو چې ټینشن دار په ډېر شي 4 پرېږدي شي نو 4 پرېږدي نو دا په ځکه نو د دماغ سره ونه بدن ریلیټډ مطلب دا د پورا ټینشن چې کوم په چا وجه ورته ورکول پچار دا مین کیسه دا ډاکټري په شباشه ته چې سټرس لري ختم کی چې څنګه ټینشن دای ورته په باندې سره وجه دي حال یې وځي نه اچھا په دغه یو دا هغه چې اکثر داسې فیمیل چې دغه د مسله وی ټینشن په وجه باندې جسمانی د تکلیف وی ډاکټر ته لوري شي ټیسټ نه غوږ کې ارشه کلیر وي بیا پور شي ورته یې چې د پزیا کو یو خدا او بل دا چې اکثر دا ورته چې د پور ماحول بدل کوي او بیا موږ ورته چې دا غوښي اول پوری اجازه کا د پزیا کو چې د غوښي شه دا د څه علاج وی دا تاسو چې غوښي اول کله اور فائدہ شي مشکل ګارد وختري ډیره شاکي ساتو نو تاسو خپل خوان وکړئ بالکل خو وسکله او داس چې د ورور سره نه لاګي روزانه پالاس وروي جان جګه د ورانجار سره نه لاګي روزانه ټکا ټوکا دا مليای په بچونه باندې جان بي یا په واړی کې ورکی جان وی کله او داس چې یو پوروي شپته کاسه پښه پنځي نو پنداول په ګټه شوی خو چې شپته دا شور غړي بیا رامي شي فیصله کول بیا د خلک په لوس خپل وی چې وسمش وشاول غوړي کنه غوړي بیا کو شاول نه بعد مریض ټیک شي اداس نه دوی کو شاول نه ټیک شي غوښه شو اټنشن نه کام شو له دماغه بوجي کام شو نه ټیک شي صحیح یو خدا خبره وی چې ډاکټر ورته یې چې د ماحول بدل کا او دا یې چې دا مطلب دا وی ډاکټر په خپل داس نشي دا ویلای چې وایا ما ډیرا چې خیال سوتا اسلام چې کوم حقوق ورکړي دی هغه حقوق کو شته ورکاوه بالکل دا خو ډاکټر په خپل نشي ویلای خلکو ساتي ویل چې نه نشه زړه ډول تا نه پرشت
دا خبره بالکل متحدث شوې ده چې دا 8 مارچ و د خپل سره مو یو ویډیو بیان جاری کړ د فیمیل حقوق اسلام چې کوم ورکړي دي اسلام فیمیل ته هر قسم حقوق پیرا کړی دي خو د میشه معاشره میشه سوسایټي شاکه سم نه دی ورکړي بیا جن خلک دا خبره وکړه چې میشه فیمیل ته حقوق نه ورکړي بیا د ازادي خبره په وکړه دا خو وس کم از کم خیال یې سوتل پچا بالکل چې شذا کور پرېږدي د تو د پورا د دریم پر پلور کور پرېږدي خیال یې سوت نور جګړه پار کور شه دریم سرکاري جهه حالت ته نو څه خو کم از کم خیال یې سوتل پچا او ماحول بدلول نه مطلب هدا وی چې کور شه جګړه کم شي او کور شه مثال یو کیسه دو اتو دا کیسه دو د باندې تو بل سوچ ته بل سوچ سوچ خلک یو بل مختلف وي بالکل کله چې ډېر کاسون په یوځي پندې شي دا تاسو د چوغړ په یو کیسه همیشه روزي وي سره نشي سره روزي کېدای خلک سوچ شفار بالکل هغه چې کوم اختلاف ته د اپ شغاله حل کېدای چې سره اکشن کې را مو دا خوښه ده تو څه خوښه شغاله سره حل کیږي بنسبت دا چې تاسو چاپل لاوړ وختي بیا سره وایي سره وایي سره ټیمه څه کوېسچن دي تاسو اچھا that is زبردست اول اسلام پیریون مانی او قرآن شې ذکر دی نو زه به حیثیت مسلمان د پیریون شتا یا نشتا پیریون شتا صحیح اته مزه انکار نشه کولای خدا کیسه چې پیریون په خلک رودرینی یا نه رودرینی په انسان باندې پیرای روسی یا نه روسی اته کومه مکمل علم نشته زه عالم نه دغه جواب نشته په دغه جواب د کولای شم چې کوم د پیریون ورته یایي او په دغه رنګ خلک متروشیا چې زه ووینم هغه بیماری ده پیریون نه بیماری اچھا مو ته روبري دلته یای چې پیریون دي صحیح هغه بیماری بیماری دا بیماری وی ډیسوسییټیو ډیس آرډر هم ته یای او دا یو سپیسیفیکلی ډیسوسییټیو ټرانسپوزیشن لایک سندروم یو خاص یو کتابه شه د نوم هدا چې دا سه مریض باندې داس حالات روشي چې لکه پیرینی ولای نوم یې هم پوزیشن سندروم دی چې دا سه حالات پروشي لکه پیرینی ولای په شذونه زیو ته ذکر ودرې چې ګور دا سړی کوېسچن کړی دا څه دو میل کوېسچن کړی ګور ته سړی دا چې چا دا کوېسچن کړی دا ته مخاطب ته چې ډېر تنګ شه په کور شه بهر ووځي ملګری تا ورشه فاروق چوک بهر چکر تا ووځي خپل زړه کیسه چاته وکي دا څه دوکانه شذونه ټول اړیس په کور شه نوستي وی نه بهر وته اجازه دی ورته د انګريزونو په شذونه د چیرې ورېدلې چې پیلن کړولې بل نه دا د ماسی د وزیر د پښتانه په شذونه باندې ویل ورسې کوي دغه مین وجه دا وی چې دغه تا په کور شه جګړې ډېرې په کور شه غربت په کور شه سہولات پیرانه وی جمعه منزل مثال ماشین نشتا جمعه نشتا یو شای نشتا مطلب مزدورای زیو ته وی د صحت په نسبت د صحت کې برداشت کوای نشي مسجد وزیر خو پارټي هم په کاری د چې فاروق شه بیا مسله چې فاروق کې سم نه ور کوي لکه چورا مزدورا جنو دا یو فکر ویس چې مزدورا ټینشن نه ډېر دي ساړي باندې انداز نه چې ساړي ټینشن نشتا دا ویس بیا د بیمه کیو ربیا شزونه هڅه په ساړي ډېر ټینشن نه چې پیسې ټول بوج په وی په ساړي بهر دا یاړې مردوړې ور ودا ګرځي تا ګرځي ساړي پوچتا په ساړي تا دا ایڈوانټیج چې کو نه بار وځي چې چا سره د زړه کیسه کوي ا بڑاس وګوسی ماحول ورته چینج شزونه ته دا چانس نه وی چې د زړه کیسه چاته وکړو چې مو ته دا ټینشن دی نو اچھا تا کیسه کوي نشي نو ا ټینشن په دماغ دار ډیر شي چې دماغ یې وجنه په بدن یې اثر کوي تاسو دا چې شزونه مې حق لیدلې چې روغلې چې مطلب انګریزي شګانه دوشي اما هم پتا دی بالکل کړای مو اچھا دا چې شزونه مې لیدلې چې لوس په چار نه دا چې مې لیدلې چې زورینا کو شور کو نو دا مختلف علامات سره ودرېمي دا بیماری دو شزونه باندې چې ځکه ودرېمي چې شزونه د زړه بڑا ساستل چانس کمی او سره یو فیکټ دا ده د ډیپریشن چانس په ساړي او په شزونه شفار کوي ډیپریشن چانس او د انزایټي چانس په شزونه شه ډبل وی د ساړي چې په شزونه روشي چانس یې ډبل دی د ساړي نه چې ساړي ودرېمي ساړي باندې ډیپریشن انزایټي دا راځي ته نه ودرېمي چې تر په شزونه روشي شزونه باندې دغه چې کله چې چې شجاع زیاتای حساس تو هغه نور ډېر هارمونل فیکټرز دي یا ساينس طرف ته دي چې دا اچھا تو دا خبره وکړه د خپل خبره نشي کړی بیا اکثر فیمیل داسې وی چې زیاتای ظلم پېښی یا نور داسې حالات وي د پلارګانې شي خبره وکړه نه ډان دی پټولیو کې سمې سپکاکو چې د خرګانې خبره دی مارورا کنه ورته هغه خبره نشي کړی دی له خبره نشي کړی چې دا ذهن باندې اثر اچوي چې خبره کوه بیا جام جوړی شي کنه کوه بیا مطلب شي ورته وینټیلیشن خبره ولا یو خپل سایکوتراپي علاج دای مشت مخته پېښه کېدلی دغه یو واټ د هیلینګ پهلو یعنی دغه سره چې مریض شکی شي څه واټ پهلو یې دا وی شي وینټیلیشن مطلب بڑاس نکال د زړه بڑاس چاته وګوسي مطلب خامخا چوک نه دی چې وڅ شاږي چې مریض مودا کو خطا تای چې مریض کی سال صحیح بوله صحیح نور ډاکټرونو باندې خلک داس ریشي وی کنه چې کومنډا ترا پښه نو زرکا زه شکر ور وته نو ستوم بیا مو ته چې مریض شي زر ته لګی چې ورته چې په غرنګ نه یلش وسلا
Karura kisar tahu kai sar ne akshi pura tahu kai mu marizo da gawai wo ko khamaha zaldote che sar ne akshi بیا خو ډیر ښه په لګي چې خبره یې وروي مریض خدا غوړي چې زپګرون په marizo ne groni خو هغه ventilation د زړه بڑا چې څو وسی نیمه میموري د سره چې څوک د خبرې اورېدلې نو دا تاسو د ځون خپل ډاکټرونو جوړاوای شي په کور شه دیو بل سره اکشن نه څه غام دایګر سره وګورئ ملګری د ملګری سره اکشن څه مشکل لا یار الله شکر وګورئ چې دا شي د امداد وکړو دا تاسو خپل ډاکټر مطلب دا هغه کېدل چې وس لکه ایوا فیمیل وی کا غلطي وی ها په جنگ جګړه شي کنه خو بیا خو په چار د چې خبره ته وروي انا باندې په آرام سره وروي بیا دوه شي گایډ بیا خو هه دغه چې هغه کیږي آرام سره ارویدل شاکی ساده وس په دغه شی بابلا کی سره صحیح ټول چې غلطي هوي بیا هغه کی سره ورو نه نه مطلب لکه په کور شي جنگ وشي کنه خامخا یو نه یو ګرام وی د وسره خو نشي ټیک کېدل یو کا خوشي وی کنه جوړ وی کا ورور وی کا پور وی یو په ګرام وی یو سی وی حساب کارو حل کاوه بالکل او وس دا غلطي کی ساده استو چې ځنه بیمارون پرسنالټي ډیس آرډر شکار وي اچرنګ شخصیت شی بیماری وي اها مطلب د وړي کولی نستر داسې وی چې زیر وی پشه همیشه یې چې د مو کی ساومانه همیشه د مو ډیماند پیرا کوي هغه ته بیا نه پیراسه ناشتي یا چې چې پورا د پیرا کیږي چې نه پیرا کیږي بیا ځان بیا ځان هغه چې جنگ کو هغه بیا څه وایي مطلب هغه علاج نشته هغه علاج نش ګورون وی بل چې هغه شخصیت داسې جوړ شوی دی چې ډیمانډینګ شخصیت یو متداوه کا دا غوړه مطلب ته چې د مور فلور د تربيات غلطي وي یو قسم چې وړي کولی نه دی د هر قسم ډیماند پیرا کوي چې ستر شي طبيعت فرق ورته ویل شي لکه چې ستر شي کنه شای په شپوخ شي بیا نه شي راکولای تربيات یو پهلو دو پرسنالټي ډیس آرډر هم موروثي کېدای شي اچھا دا هم موروثي کېدای شي تربيات یو پهلو دو وړي کولی نه وسه پورا څه پېتیر دي ابلا پهلو دو سختي پېتیر دي نه دي پېتیر دا بلا پهلو نو یو پهلو په شای نه دروخله بیا ساينټیفیک نه اکثر مداخله دلی دي چې مور فلور د بچي هر قسم جایز ناجایز ډیماند پیرا کوي چې بس پښولي چې ستر شي بیا هغه بچي د پورا تکلیف وځي کله د واړی کی ور کی ډیماند تو سپیرا کوي ستاسو د دغه واړی کی ور کی په دماغ شي وا حساب او ریوارډ سنټر ورته دی دا ریوارډ سنټر خوشحالي انسان ته ورکړي نو ا ریوارډ سنټر نه یو کیمیکل ریلیز کیږي ډوپامین ورته دی نو ا ډوپامین چې کله ریلیز شي کنه د یو خوشحالي ملاوي شي ا کیمیکل چې ریلیز شي نو کا تاسو بار بار دغه ډیماند پیرا کوي ست مثال آیفون دی ورتا وکم موټرسایکل دی ورتا وکم ډیماند نه دی پیرا کاول چونتا نه کاته ا داغه د دماغ دا بار بار ډوپامین ریلیز کوي د دماغ په دا انامي نه په دا خوشاله ولا شاینه په دا ډیماند نه باندې ریزا شي ادا سه بچینو بیا چې ستر شي د نه تانګ وګست دا مور فلور د پورا د خپل ډیماند پیرا کوي پر هر حد تدریج دا بیا ورسته خلې حقوق چې ستر شي دا ورسته نشای کیږي ها دا بیا ورسته ویلې د دماغ په زیات شاینه ریزا د دماغ په دارش دی چې آیفون 15 دی د دماغ په دارش دی چې 2D موټر دی د دماغ په ډېر ریپیریج دی د ریوارډ سنټر په دارش دی وخت انځري په افغان نه ګورو نه ورګزرګین ګورو نو خپل بچي همیشه په قناعت پسندي سره په کنټرول سره خپل اوقات مطابقت سره خپل اوقات نه داس نه د خیال یې ماسوته خپل اوقات مطابقت سره خیال یې سوته دا ماسي د وزیر دا وړي باندې چې د خاطه کې د مودا خبره وروي خپل باچی خیال سوتهستای خو د اوقات مطابقت سره هر یو شای ما ورته کاوستای دغنا چستر شي د ځنه تانګ وسای ډیماندینګ بیا د خپل خواشي پیرا کول د پورا دغ د نشه حقوق د غلا حقوق مړا یو حقوق هر قسم شای نه جوړیدای شي بل څه کوېسچن अच्छा टेंशन और डिप्रेशन में क्या फर्क है उर्दू में इसने सवाल पूछा है तो मैं जवाब नहीं उर्दू में दे देता अच्छा इनने सवाल उर्दू में पूछा है कि टेंशन और डिप्रेशन में क्या फर्क है टेंशन जो है वो एक लेमैन टर्म है लेमैन यानी डॉक्टरी जबान का लफ्ज नहीं है डॉक्टरी जबान में टेंशन दबाव को कहते हैं दबाव वो पट्टों पे दबाव हो वो हड्डियों पे दबाव हो इस दबाव को कहते हैं कि प्रेशर उस पर ज्यादा हो लेकिन जो आमतौर पे टेंशन का लफ्ज रोजमर्रा के माहौल में इस्तेमाल होता है वो टेंशन का मतलब या तो एंग्जाइटी या डिप्रेशन अच्छा टेंशन उस एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लिए एक किस्म का आम लोगों का एक लफ्ज है मतलब अगर हम मिसाल के तौर पे अगर मेनिंजाइटिस एक बीमारी है तो आम लोग उसे मेनिंजाइटिस तो नहीं बोलेंगे ना आम लोग उसे बोलते हैं सरसाम बीमारी तो मसलन डायबिटीज मेलाइटिस इसका आम जबान में शुगर की बीमारी से कहते हैं तो इस तरह डिप्रेशन और एंजाइटी जिसको होती है वो ये लफ्ज टेंशन इस्तेमाल करते हैं कि मुझे टेंशन है तो ये एक आम लेमैन टर्म है उम्मीद है समझ आ गई होगी इनको बिल्कुल ये अभी इस पे पूरी डिस्कशन हुई है कि ओसीडी विदाउट मेडिसिन
ज्यादा चांस ठीक होने भी उन लोगों के होते हैं जो मेडिसिन के साथ साथ विदाउट मेडिसिन के जो तरीके हैं, जो मैंने ये वीडियो जब खत्म हो जाएगी तो आप रिवर्स करके दोबारा ये देख सकते हैं, हमने पूरा एक स्किप किया था, उसे एक्सपोजर रिस्पांस प्रिवेंशन कहते हैं। वो खास तरीके हैं ओसीडी के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो जरूरी होता है दवाइयों के साथ साथ वो करना। जो लोग सिर्फ दवाई इस्तेमाल करते हैं उनके ठीक होने के चांस भी कम होते हैं बनिस्बत वो लोग जो कि दवाइयों के बगैर वाले तरीके और दवाइयां दोनों इस्तेमाल करते हैं, उनके चांस ज्यादा होते हैं। मतलब प्रैक्टिस जरूरी है। So what is the main reason of anxiety and stress and how to overcome on this? अच्छा, so should I talk in English? ना उर्दू से बताइए या क्वेश्चन ये का इंग्लिश से कढ़ाई जाए। हाँ, that's why I was thinking maybe I will have to answer in English. So उर्दू में मैं आपको जवाब देता हूँ। जो इंग्लिश में सवाल पूछने वाले भाई हैं उन्होंने सवाल पूछा है कि what is the main cause of stress and how to overcome it? What do you mean by stress first of all? अगर आपका मतलब ये है कि स्ट्रेस, अभी आपके साथ कोई वाकया है और आपको टेंशन हो गई है हल्की सी, उसको आप स्ट्रेस कह रहे हैं, उसका तो हल यही है कि जो आपके पास टेंशन बनी हुई है उसको टेंशन को हल करने के लिए कोई अच्छा सा तरीका ढूंढ लें। मिसाल, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और वो गाड़ी को लेके आप परेशान है, तो उसका हल यही है कि गाड़ी को मिस्त्री के पास ले जाए। तो अगर स्ट्रेस आप इसे कहते हैं कि रिसेंटली आपके साथ कोई वाकया हुआ है और वो उसका ओवरकम करने का यही तरीका है कि उस वाक्य का कोई आप बैठ जाएं, लिस्ट लिख लें कि ये मेरे साथ वाकया हुआ है, ये मेरे साथ बुरा हुआ है, या ये मेरे पास एक टेंशन है, ये मैंने हल करनी है। तो इसका पहला हल करने का ये तरीका हो सकता है, दूसरा ये तरीका हो सकता है, तीसरा ये तरीका हो सकता है। फिर 5-6 तरीके आपने लिख लिए कि इन 5-6 तरीकों के जरिए से मैं ये मसला हल कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हर एक तरीके को देखना है, अगर ये तरीका अप्लाई कर लिया तो कितने नुकसान हैं, कितने फायदे हैं, ये तरीका अप्लाई कर लिया तो कितने नुकसान हैं, कितने फवायद हैं। फिर जो भी तरीके आपने लिखे हैं उनमें से फायदे जितने ज्यादा हों वो वाला तरीका आप अगर उस मसले को हल करने के लिए इस्तेमाल करें तो ये ऐसे ओवरकम करेंगे। अगर स्ट्रेस से मुराद आपका ये है कि एंजाइटी और डिप्रेशन जो हम जिसे कहते हैं, तो वो स्ट्रेस जो है वो उसकी मेन वजह एक नहीं है, 3 है। एक मौरूसी, सही है, डिप्रेशन की हेरिटेबिलिटी यानी माँ बाप से बच्चे में आने के चांसेस 27% है, 37 to 38%, ये बीच में 37 है। और एंजाइटी की बीमारी, जनरलाइज एंजाइटी की बीमारी का माँ बाप में ट्रांसफर होने के चांसेस, बच्चों में ट्रांसफर होने के चांसेस, वो हेरिटेबिलिटी जिसे कहते हैं, एक यूनिट है, एग्जैक्ट चांसेस तो हम नहीं कह सकते लेकिन एक यूनिट है, वो 27% है। एंजाइटी के 27 है और डिप्रेशन के 38 है। तो एक वजह मौरूसी वजह हो गई। दूसरी वजह जो है वो मतलब एक ही माँ बाप को अगर टेंशन हो, उनके 3 बच्चे होते, 3 बच्चों में से सिर्फ एक को डिप्रेशन होती है, बाकियों को नहीं होती। तो ये सिर्फ एक को क्यों हुई, बाकियों को क्यों नहीं हुई? तो ये मतलब इसमें मौरूसियत की वजह के अलावा और भी वजह है, वो माहौलियाती वजूहात है। माहौलियाती वजह, इस पे कितने सख्तियां गुजरी हैं, बुलिंग इसकी हुई है या नहीं, बुलिंग यानी स्कूल में उसको तंग किया गया है, उस्तादों ने मारा है या नहीं, क्लास फेलोज ने तंग किया है या नहीं, या माँ बाप के आपस में लड़ाइयाँ हैं या नहीं, या घर का माहौल ठीक है या नहीं, गुर्बत है या नहीं, और आजकल कारोबार कैसा चल रहा है, और जाती जो वो है क्या नाम है मामलात, पर्सनल मामलात बीवी के साथ, ये सब मिला के एक वजह हो ही नहीं सकती। ये सब मिला के हम डिसाइड करते हैं कि इस मरीज को इन वजूहात की वजह से बीमारी हुई है। हर मरीज के अलग अलग वजूहात होती हैं, लेकिन जो परमानेंट वजह है वो मतलब एक जो सब में होती है वो मौरूसी वजह अक्सर में हो सकती है, जरूरी नहीं है वो भी, लेकिन अक्सर में हो सकती है। और ओवरकम, जो पहले मैंने स्ट्रेस का ओवरकम का बताया, एंजाइटी डिप्रेशन का आप ओवरकम नहीं कर सकते, ये बीमारी है, इसका आपको इलाज करना पड़ेगा। इसका ये जो आपने क्वेश्चन पूछा कि ओवरकम कैसे करना है, इसकी मिसाल तो ऐसे हुई कि आप अगर मुझसे पूछें कि मुझे हार्ट अटैक आ गया है, मुझे दिल का दौरा पड़ा है, इसको कैसे ओवरकम कर लूं? हार्ट अटैक बीमारी है, आपने इसका इलाज करना है, इसको आप नहीं ओवरकम कर सकते। तो ये भी एक डिप्रेशन एंजाइटी वाला, अगर आप स्ट्रेस का मतलब एंजाइटी डिप्रेशन है तो उसको आप ओवरकम नहीं कर सकते, आपने उसका इलाज करना है। ये bata muha casta hoje que ne bover taru exame și deja de tu Casam de ce stime celie. eu de dir naja vi jaka hoje ko nom hoje și dar de vaja vi vega to reja da na du ți se da hal casam de cele me ce tu da vino ai da hal ke bumach me cele bolu ta ce reja sa hal ke das vela da și să isuși ne pleci să rai de succes așa na gona me biana de succes me cele बस वो मुगल ती बकरा चे मुदर देख रहा रेजा में दर युदा का कराई बहुत में चली वाला बाद में अच्छा ADHD का एक क्वेश्चन आया है कि ADHD के बारे में वो कहते हैं ADHD के 3 किस्म के मेन अलामात होते हैं। ये बच्चों की एक बीमारी है जिसे कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर।
तो ADHD जो बीमारी है ये बच्चों में होती है अक्सर, और कभी कभी बचपन से शुरू होकर ये बंदा बड़ा भी हो जाए और ADHD के असरात फिर भी उसी सेम बच्चे में होते हैं, लेकिन 6 साल की उम्र तक इसके असरात जाहिर हो जाते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें 3 मेन सिम्टम्स हैं। हाइपर एक्टिविटी, यानी बच्चा एक जगह बैठ नहीं सकता, कभी इधर छलांगे लगा रहता है कभी उधर, और ये एक जगह ना बैठ पाना आमतौर पे भी बच्चों में पाया जाता है। बच्चे वो अलग बात है। ये जो ADHD वाले होते हैं ना, वो इतना सीवियर होते हैं कि यहाँ पे बिठा दो उल्टे लेट जाएंगे, पाँव ऊपर कर लेंगे, फिर पाँव नीचे कर लेंगे, फिर बिल्कुल नॉर्मल हालत में नहीं आ सकते। नॉर्मल से बिल्कुल बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। अच्छा। हाइपर एक्टिविटी इनकी होती है, यानी वो ज्यादा चलते फिरते ज्यादा है। दूसरे नंबर पे उनकी अटेंशन कम होती है। दूसरा सिम्टम, पहला हाइपर एक्टिविटी यानी शैतानी बहुत करते हैं, चलते फिरते, शरारतें, हमेशा दौड़ते रहते हैं। दूसरे नंबर पे अटेंशन उनकी कम होती है। अटेंशन से मुराद मैं थोड़ा प्रश्न में बताऊंगा। अवल ADHD बीमारी वाड़ी उल्टी बीमारी पदक्षे दासवी चौगुडकी वर्जिडेर पदवी क्षमस्ताइनशी पदवेम नंबर दादू शे ADHD शे द्वयम चिकी मेम अलामाती तवज्जो ये काम नहीं दे वाड़ी होते, यानी इंतजार को कचदा 4 वकादर सुचे नहीं फल मस्त मगर नहीं फल लग गया, माहौल इनकी तवज्जो कम होती है। और तीसरे नंबर पे इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिव मतलब ये 3 अलामा। इम्पल्सिव मतलब दादी शे मिसाल इवा 4 चेकुचा सुचनो पे कुगर द्राजवाई बस कुई मिसाल इवा पैसाला चेकू पे घर मंडा काली बस डायरेक्ट शब्द बात पहले ते सुचनो पे द्राजवाई करता इम्पल्सिव है। मिसाल वो एक अच्छा बुरा मतलब वो ये नहीं सोचता कि मैं काम कर रहा हूँ उसमें अच्छा बुरा क्या है, बस वो काम करता है। इम्पल्सिविटी इसे कहते हैं। बस वो जल्दी में होता है कि बस ये काम हो जाए, वो भाग दौड़ के साथ साथ वो काम बस वो कर लेता है फैसला कि मैंने बस ये कर लिया। तो ये 3 अलामत होते हैं। इलाज होता है इसका? बिल्कुल, इसका भी इलाज है। दगे इलाज था दरेश स्टिमुलेंट्स CNS स्टिमुलेंट्स दवाई जो ग्रुप था आगावेर का भी। इन 3 अलामत में ये जो इसकी दवाई है ADHD, उसमें ये 3 अलामत में जो सबसे ज्यादा असर होता है वो तवज्जो पे होता है। स्टिमुलेंट्स जो देते हैं ना, तो बच्चे की तवज्जो जब ठीक हो जाती है ना, तो साथ साथ उसकी एक्टिविटी भी कम हो जाती है। स्टिमुलेंट्स से दे देते हैं वो तवज्जो ये टिक्शी मिसाल तक बेजाक पे के गुर भी देखी सा तस्माका या उधर भी बेकार होती है। आता वो जो ये शाशी देता वही सारा मैं नूर व्रे हरकत सकना फिर सारा फल काम सही। इनकी छोटी-छोटी बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बच्चों के शौक से बहुत ज्यादा था वो। अच्छा ये ना आखिर दागा क्वेश्चन एकड़ा के जाऊ के तो क्या वेzo ही क्वेश्चन होता che de bacune de shur mindor na kanas mish muta ko gosano ro mi khod jetai de bacune de shur mindor na zama tange shwe so khanda ye che ha ठीक नहीं है ना shur mindor khod de che khali na lagi che de shur na tange je stai da bimuri me khod de shur na tangawal che dara zit che su da se kude dagna hatange je che kim shur na tangawal nadi pacha अब ना hatange je याद है। अच्छा खुदा दावी ली छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, छोटी बातों पे गुस्सा आना, दम मख्ता, एंजाइटी, डिप्रेशन हमने बड़ी तफसील से बयान किया है। तो आप ये वीडियो जब कट जाए तो आप बाद में रिवर्स करके वो देख सकते हैं। ये एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, और ये मतलब ये वजह मैंने तफसील से बयान की है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, इसकी सब अगर ये इतनी ज्यादा है कि आपकी इसकी वजह से फंक्शनैलिटी खराब हो रही है, यानी आप चारे वो है वैसा आप काम नहीं कर पा रहे, डेली रूटीन आपकी इसकी वजह से खराब हो रही है, गुस्सा आप में इतना ज्यादा है, तो आपको या तो एंजाइटी या डिप्रेशन में से कोई चीज होगी। वो फिर तफसील में जब आपसे बात होगी मेरी, मैं आपसे हिस्ट्री लूंगा, तभी मुझे पता चलेगा कि इन दोनों में से आपको कौन सी बीमारी है। तभी आप मतलब एक सवाल से हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक सवाल पूछने से उनके मसाइल हल नहीं होंगे, इसके लिए प्रॉपर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन, अपनी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता सकता हूँ कि या तो आपको कोई बीमारी नहीं है, अगर कभी कभी आपको ऐसे होता है, अगर बहुत ज्यादा होता है और इतनी हद तक होता है कि आपकी फंक्शनैलिटी खराब होती है, डेली रूटीन आपकी इन गुस्सों की वजह से या शोर से डिस्टर्ब होने की वजह से खराब होती है, तो आपको बीमारी है। चांसेस ये है कि एंजाइटी होगी या डिप्रेशन होगा। अच्छा डॉक्टर साहब युवा बला खबर का वैसा रेशादो परिजाश अक्सर वेस दस वाकियात हशे बिदी पटांग शहर सरमरे खबर आने दरा को मर्द खबर सर लोड़ा शी व कोर चालू शर ना वजीरिस्तान शाह पेशावर शाह दा चवा जादू दा बर्दाश्त ले दरकम वो क्या यू काल दा वेस का लोक ला अटेंड की चदा अच्छा काल लाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, सुको देखिम जुना खबर है के ठीक ठाक तबीयत से याद शदाई बिल्कुल अल्लाह शुक्र रखफल सही है। हाँ जिंदाबाद सा क्वेश्चन देवो असल से लाइव सेशन शी दा टाइम हम सिर्फ ते क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन देवो बियर तयाया। अच्छा ज पदा बने इंशाल्लाह जवाब बताता हूं देता सही नो विश यू बल मलगरा हो देगाने तो विले टेंशन डिप्रेशन देर जुत होता टेंशन डिप्रेशन बंदे पीला वजला खबरा वकड़ा दा लाइव सेशन चिकिम शरीत से दा चिमिश खत्म की दा वीडियो तुसे बिहार रिवर्स का वाला शेसा है सार में बिहार वक्त से
پیرا وجلا خبر هم په دغه باندې کړی دو او تاسو پیرا پکښ ډسکشن کړی دی وجوهات په علاج په هر شي باندې راغلی تاسو څه کوېشن کوم دا درې راشه سره مړه کوه خبره باندې دا درې چالو کسان دی وخت تملی دی ټول ویوران تو ته دا پاته دو چې امیجه رجا د غوسې د پروا بهانه وي دا نیچر د چې امیجه خلک کړل څنګه ما سره رجا مې دوه بالکل حالانکه په اسلام کې دغه سخت ممانعت دی چې تکلا رجا د نیولې وي او د خلک تداو شای چې څنګه ما رجا مې دوسه غوسه ورتي دا خو تلکه یو قسم په خدای احسان کوي چې مو رجا نیولې تو غره خلک نه کوي صحیح مسلمانونه توس چې رجا نه ستای څه رجا او دار اخلاق نه ستای مو استخلاف پوچاول نه بالکل به ډیماند د وخت یامه د خارو کا اگر خارو چلے نو رجا چې کیما دو دغه چې توسه نه ستای په توسه بندې دغه فرض جوړیږي چې دغه توسه د رژې په هر طریقه باندې صرف بوک پیاس دا صرف لوړه تنده رژه نه تو چې مشالې خپل وتاري عمل کوي بالکل غوسه باندې کنټرول د رژې حساب نشه باندې کنټرول د غوسه حساب د رژې حساب نو بیا یو کال اټینډ کال لای السلام علیکم ډایرکټ سپیکر شي ضرور وکړه هلو السلام علیکم وعلیکم السلام طبیعت مو ښه دی ټیک ټاک जी बिल्कुल सऊद से खबर को मता सो लाइव सेशन के क्वेश्चन कवले शे लाइव सेशन की होगा जी जी मैं तास वाले सलाम ना है वालेकुम सलाम जी जी क्वेश्चन ओके जी जी अनस दीर ना जी बल किस्म लग माता एग्जांपल राखवले शे बल किस्म सा मतलब मतलब तास په داسې سوچونه درځي چې ځان مې ختم کړی دی داسې سوچونه स्ट्रेस सिचुएशन ته ورشي چې داسې نو کړی داسې نو کړی صحیح شو अच्छा अनस भाई लगभग कोशिश कोई कि अगर शॉर्ट कोई क्वेश्चन शॉर्ट कोई कि मुंडा नूर किसान जवाब और बोलता कमेंट्स के रवान सही शो یو څو تاسو نه د نظر کوم تاسو لږ پرفیکشنست نه چې هر یو شی په یو خاص ترتیب کوي چې په دې ترتیب نه وشي بیا فرستریشن تاسو صحیح شو चलो सही नजर दी वाला इंशाल्लाह जवाब कर कोन ओके शॉर्ट नंबर باندې ها د دیرنا یو کوېسچن راغلی اوس به د دیر والا پښتو وایو الحمدلله چې په میډیا ریچ د دې کنه بس دا پلس پوینټ دی ها د دیرنا یو کوېسچن راغلی او هغه دا کوېسچن کولو چې لږ به صبر کوئ دا نور خلکو ته چې یو کوېسچن جواب ورکړو د دیرنا یو کوېسچن راغلی او چې ما ته نارملی ډېر ښه لایف مې دی ایز ا منیجر زه جاب کوم ښه زه اکټیولی کار هم کولی شم خو کله ور داسې را باندې وشي چې یو خاص سټرسفل سچویشن را باندې راشي نو هغه سټرسفل سچویشن د وجه نه ما باندې دا وشي چې زه ځان मैं अलग कर देता हूँ खुद को जान बेला कम और आगे ना बाद या दासी सोचने राजी इमेजिनेशन राजी चे खुदकुशी में उकरले लग प्लीज कॉल सबर रुके लाइव सेशन वाला जिसो कमावरी लग सबर रुके दियो कस जवाब देवर कम आगे ना बाद बता सो कॉल रुके लग प्लीज सबर रुके हां नो द दी कस مخيل شيء دا يو رواتين का बेतला हेलो अस्सलाम वालेकुम जी जी सुख देखिन जुना अच्छा मोहम्मद सलीम दे अबू जहबी ना जी जी मोहम्मद सलीम सब क्वेश्चन देवा
Tu tahan Salome Waalaikum mereka assalam. di konde ta Salome yai che tu se dera shachar shiridu. مننه जिंदाबाद जिंदाबाद आमीन जिंदाबाद अच्छा मोहम्मद सलीम कॉल कराए वो सालूम में पूरा खाली कॉल कराए वो kana क्वेश्चन ये सवाना सिर्फ ये मुझे अप्रिशिएट कावली अबू ज़ेबी ने कॉल कराए वो अच्छा। tu se मुझे अप्रिशिएट कावी مننه mi super د پورا مشته راوړم अच्छा اوس د دیر والا چې کوم ملګری واغی کوېشن نوم له نه اخلم پرایویسی غکیږي نه نو د دیر نه دا کوېشن راغلی او چې زه کله کله نور زه هر څه خمه نه کوم کله کله را باندې داسې وشي چې یو پرابلم را تراشي نو بیا زه سایت ته شم ځان خلکو نه سایت ته کوم هغه بعد داسې خیالات راځي چې ځان مې بس ختم کړی ایمیجنری سوچونه راځي بل مسله وته دا وا چې مثال زما یو ځان کې خپل یو خاکه جوړ کړی د ذهن کې مثال یو لاین دی په روډ باندې هغه لاین نا کا ما یو د خپا خیخ په رائټ خپا مخې تکړه نو بیا با زویم چې چلو ټیک تا کا لیفټ خپا مې مخې تکړه بیا د ما د خاکه جوړ کړی چې دا کا غلطي وکړه او بیا ځان ته پنشمنت ورکوم واپس لاړ شم 15 کیلومتر واپس دا بیا داسې وام اوس دې کې پوره هیستوري نه پته لګي خو زه د اندازې نه تاسو ته خبر وکم تاسو سره زه مخاطب یم چې دا 4 کوېسچن وکړو اول خبره دا چې کله یو پرابلم لازم د دې کوپینګ سټریټیجیز مطلب how do you cope with the problem تاسو په پرابلم سره کوپینګ څنګه کوئ نو کوپینګ اډاپټیو دی مال اډاپټیو دی که تاسو نو لایف کې فنکشنل وای سوچ او فکر نه صرف کله ور باندې کیږي صرف په خپل کوپینګ سټریټیجیز باندې کار وکړئ تاسو ماته وایي چې تاسو منیجر یې نو منیجر مطلب تاسو تعلیم هم شته تعلیم مشته نو په نت باندې تاسو دا سرچ کولای شئ چې اډاپټیو کوپینګ سټریټیجیز اډاپټیو مال اډاپټیو می مطلب ځنه چا باندې مشکلات راشي یا نشه شروع کی لا هغه وسره جګړې شروع کی یا هغه کار چې کوم دی اډیلې کوي هغه کوي نه پروکراسټینیشن کوي مطلب کار لیټ روان کی روان بس دا په سبب او هغه نه علاوه اډاپټیو چې کوم خو کوپینګ سټریټیجیز دي دا لګ دی باندې سرچ وکړئ او ریډ کړئ ان شاء الله تاسو ته باندې پرابلم نه اوس زه هر یو کوپینګ سټریټیجی چې تاسو ته دلته بیان کوم دا ډیره ګرانه شي او اډاپټیو کوپینګ سټریټیجیز فار ا سټریسر یا فار ا پرابلم دی باندې لګ نت کې سرچ وکړئ او ریډ کړئ تفصیلا او ما اراده شته چې دې باندې به ویډیو هم جوړوم تفصیلا نو هغه تاسو ریډ کړئ تاسو ته ان شاء الله ډیره فائدہ ورسي وسره اوس دا بل خبره چې کومه تاسو وکړه چې یو وخت په مخې تکم بیا صحیح چې بل مخې تکم بیا واپس دا زیات چانس دا چې دا او سی پی ډي obsessive compulsive personality disorder دا مسله دی تاسو ته او سی ډي وسوسه والا مسله ده دا او سی پی ډي او سی ډي نه بالکل ډیفرنٹ شی او سی پی ډي obsessive compulsive personality disorder دا هغه خلک چې هر یو کار په یو خاص ترتیب کوي په ټایم باندې پاسي په ټایم باندې پرفیکشنست مونږ وته وایي هغه ترتیب نه چې کار لګم اخوا دی خوشي هغه ډېر ټینشن بیا مثال هغه کپڑے چې هغه دی یو خپل سټایل او ضروري نه دا ټول علامات تاسو کې ضروري نه دا ټول علامات به تاسو کې دي کې بعض تاسو کې بعض باندې صرف مثال درکوم مثال بعض خلک داسي دا هم بیماری ده دا یو پرسنالټي ډیسارډر ده اچھا یو خاص طریقې چې زه په دې طریقې کپڑے اغوندم په دې طریقې به زه شوز پالش کوم چې شوز پالش کوم اول به دې طرف ته درې سټروکس وکوم بیا به داسې پالش کوم هغه طریقه نه چې سړی ګډوډ شي نو بیا د سره شي نه دې خوند نه کوم بیا د سره شي ځنې بعض خلک داسې او سی ډي والا او سی پی ډي والا او سی ډي نه او سی پی ډي پرسنالټي ډیسارډر چې په لاره کې دا ټایلونه سي او ټایلونه یو ټایل دوه ټایل درې ټایل څلور ټایل پنځه ټایل دا اشمارلې چې کله یو کې نمیس شي الله ما خو آی سټایل نو شمارل بیا واپس لاړ شي د سره بیا شروع شي بیا شمارل شروع دا ډېر تکلیف نه وي ورته دې ته ډېر تکلیف او داسې خلک مې چې په لاره کې په ګاډي کې رواني دا لاره کې د روډ په غاړې ونې چې لګېدلې هغه ونې شماري چې یاره دا یوه ونه دوه ونه درې ونې او ونې شمارېدو کې چې غلط شي بیا راتاو شي بیا د سره ونې شماري دا او سی پی ډي والا بیماران داسې کوي د دې زیات تر علاج په سایکوتراپي باندې دی کوګنیټیو بیهیویر تھراپي باندې او هغه کوګنیټیو بیهیویر تھراپي کې مین ځای د خبره د مطلب شارټ ټرم مین طریقې دا چې تا دا کوم تاسو دا بیهیویر جوړ شوی دی دا بیهیویر تاسو ولا ریورس کوي په طریقې به درته ښیي او دا بیهیویر به تاسو ولا ریورس کوي مثال تاسو به مجبور کوي چې دا لیفټ تاسو لیکې ولا خبره وکړه تاسو به مجبور کی چې مثال تاسو ته دینه تکلیف کې چې لیفټ خپل مې د لیکې نه مخکې کړه نو تاسو باندې به د توای بچو اوس به لیفټ خپل تاسو مخکې کوي بیا به تاسو زړه کېږي چې واپس لاړ شم واپس لکه به نه پریږدي نو دا سه عادت چې کوم جوړ شوی دی هغه ریورس کوي په طریقې سره تاسو سره په تھراپیست ناس کی نو کوګنیټیو بیهیویر تھراپي په ذریعہ سره د دې مین علاج اچھا ډاکټر صاحب موږ سره مش سره یو جلقې وکنه هغه دا څه چې کله دا مش پکچر وکاو واسطل ورسته بیا دې چې وکتل بیا چې سی ډیلیټ کړي حالکه ډیر مین د مش د پروګرامز پکچر وی مش ریکارډ نشو ډیلیټ کولای او دې ول چې مو ته تکلیف ده ا پکچر صحیح نه دیول صحیح نه دا بل شي اچھا دا بل شي چلو دا وو دې متر وشه دا کال یو اټینډ کو
हेलो अस्सलाम वालेकुम सो په کوم ځای نه خبرې کوي دوبۍ نه څه نوم دی رحیم الدین څه کوېسچن دی رحیم الدین د دوبۍ نه کال کړی و کوېسچن یې ونه کړم آنسر یې کاټ شه دا چې تو کومه کیسه وکړه که نه لکه پکچر یې راولي چې پکچر مې صحیح نه دی راغلی ډیلیټ یې کوي تکلیف دی زه نشم برداشت کولی دا ویس ضروري نه دو چې دیتا او دا هم چې متذهني هم مسله ده کنه چې دا وایي اچھا دا یو بل بیماری دو چې جندر سوري باډي ډیسمورفیک ډیس اورډر ورته په شکل کله ورداس وي چې د مو ته دا لګي چې د مو د جسم یو خاصه سات چې خنا دو پیزا مې چې خنا دو خلک دا لوس مې چې خندي هغه چې تصویر کسي هغه تکلیف دا کال وټم کی हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो वालेकुम सलाम څوک د کوم ځای نه خبرې کې ذاکر د کراچۍ نه څه کوېسچن دی ذاکر ساردار دا شبدار وشولای شي چې ساردار د کوم قسم یو طرفي کا په وان سار دا سه درین درار دی کا تړکاوی نه دراوی دا مغزای خود نه ور سره خوشي شي مغزای او دا د ولی چې کومه غوښه دي دا خو دا ستړي نه وي خفګان خو ډیر نه وي درته مطلب چې وړه کیسه خپاقیږي ګیلا درته دا خو ډیر نه وي درته بس ذاکر تو جاو بیس درکاوی صحیح بیس کراچي نه یو ملګری پښتنه وکړه چې په سار باندې مدار دي لږه دا صبر کاوي چې دای وکړ جاو ورکاوي کراچي نه یو ملګری پښتنه وکړه چې په سار باندې مدار دي نو سار در از یو قسمونه دي چې ستړي شي خو مینلی دوه قسمونه دي پرایمری او سیکنډری دا پرایمری بیا مطلب چې ته واجه معلومه وي دغه پرایمری ای چې واجه معلومه نه وي یعنی بنیادی پیتالوجي په کوم ځای شته نوکس په کوم ځای شته نو ا پرایمری دی چې کله نوکس معلوم وي بیا سیکنډری دی مثال دی په دماغ شې د ټیومر دی اغه چې دارت کیږي یا سیکنډری دی او چې خپل مخاوي څه واجه نه وي چې سټینا ټیک رودري نو ا پرایمری دی ویز دغه ذاکر ملګری چې کوم سار درد بیماری دغه ته یې ټینشن هډیکس ټینشن سار درد چې کله درین وي څه واجه نور نه وي ور سره د مغزای خوشي شي دا ولی د ستړي شي دا ولی د ستړي وي دا ټینشن هډیک دغه ټول نه ټاپ ریزن ډیپریشن دی ذاکر چې ته د ډیپریشن علاج وکې د خپل د خفګان دغه شی علاج وکې دا سار درد بوج د خپل مخه ختم شي دا مې په دا ویډیو شی بیا ریورس کوای شي چې کله ویډیو ختم شي کې ریورس کې درشم ایکسپلینیشن کړای دی پیرا چې د سار نه د ټینشن د ډیپریشن د وجه نه دا د بدن چې کومه پلیټس دي دا پلی داس نیولې شوی دی کلاکې وی سره دغه وجه نه دردینه جوړیږي دغه ټینشن هډیکس نو دا چې ته ریورس کې دا ویډیو کله پیرا پروګرام ختم شي ته دا پیرا جواب ته ملاو شي خو دغه مین وجه ډیپریشن لای خفګان بیماری دو چې دغه علاج وکې تو ان شاء الله شوي ये सवाल है मैंने पूछा कि वजिस्तान में जो हालात है इस वजह से लोग गैर मरीज हो रहे हैं हाँ इन हालात में अच्छा ये पहले फोन भी अटेंड कर लेते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम सुको देखिम सुना वालेकुम सलाम ठीक ठाक तबियत से आज सुको देखिम सुना खबर के हाँ शाव हाँ 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 शाच बिल्कुल साइकाइट्रिस्ट है डी खान शाह जी जी शाह मेहरबानी चा क्वेश्चन दिसला साहिल डेरा मेहरबानी डेरा शुक्रिया सालुम पे अच्छा तू बने सालुम ina चावल दा appreciation de pure काल कडाय व शाउल ना काल रोहलाय व विचे तुसे प्रोग्राम ता मिज नुस्ती दर फान को अच्छा विज दा गावला चेकिन दा दगे जाऊ बरकावी चा क्वेश्चन वन दा कमेंट होला तो वजिस्तान में जो हालात हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग उर्दू में चूंकि इन्होंने ये बात की है तो हम जवाब भी जो आप क्वेश्चन मेरे ख्याल में उर्दू में इसने सवाल किया लेकिन वजीरिस्तान के हवाले से जिसने बात की है ये वजीरिस्तान का होगा मसीदु शहर देता होगा मुसराइकी हंस दादू सारे जेरे सराइकी बिरा है मैं सराइकी माविया सराइकी देनी तालुरजी सराइकी तो क्वेश्चन पूछा दे रहे हम उस दादू दोबारा जब दादू अच्छा दा हालात चेकिंग दी करना दा यू देयर जबरदस्त क्वेश्चन वकदा सारी कि हालात की वजह से दारा वाटा वजह दारा वाटा रिसर्च मुख्तलिफ कीजिए करना कुछ किम टूल ना टॉप रिसर्च कीजिए अख्ता आरसीटीज है नता से डेर आरसीटीज शवीदी चिपके से कंपेयर करी दी हालात विस इमिग्रेशन विस दा रिसर्च किम कीजिए अंग्रेजी में मल्की में कीजिए करना
نو هغه خو حالات ورته در خروب نه دي چې صورت دا خروب دي هغه چې دا کمپیریزن کوي چې حالات یو جنا څوک بیمور دي کنه دي یا پڅ باندې کوي کسي چې کوم د بهر ملکینه نه خلک راغلي دي ایمیګرانټس راغلي دي مثال د پاکستان نه څوک راغلي دي د افغانستان نه جنگ نه څوک راغلي دي هغه چې دماغي بیماری ډېرې دي هغه میشه لوکل انګريزونه شي دي نو هغه چې کوم ریسرچ ریزلټ تای کنه یا چې ایمیګرانټس یې څو ګنا زیات چانس دي د ډیپریشن د ټینشن د بیماری کېدل اچھا هجرت یې کړای وي د جنگي نه وجه نو هغه وجه د دا بیانوي چې دا وجه کېدای شي چې واته حالات خراب وي نو ریسرچ دا یې کلیر ریسرچ دی چې بالکل حالات یې وټه وجه ده او بل یو خاص داسې بیماری دي ویس لکه ویس ډیپریشن ډیپریشن دی کنه دغه یو ټرم یوز کیږي پریسیپیټیټینګ فیکٹر یعنی ډیپریشن مطلب دا دی چې تو شدا شاید خرجاوات نه دی خرجاوات ولې شي نو پریسیپیټیټینګ فیکٹر حالات هکې دی مثال روغ میں سړی ډیپریشن شته شو پټه جواب نه دی د بندر جواب نه تو بیماری اچانک پتو باندې داسې دازي نه وشول یا دماکا دی ولیدل یا ډور دی ولیدي نو د اخ د وجه نه د ډیپریشن رو جواب دی هشي داسې پریسیپیټیټینګ فیکٹر مطلب پټ ډیپریشن دی رو جواب شي پټه بیماری جواب شي دا یو فیکٹر بل فیکٹر خاص داسې بیماری دی لکه اکیوټ سټرس ډیس آرډر د بیماری نوم دی یو پوسټ ټراوماټیک سټرس ډیس آرډر پی ټی ایس ډی ورته یي دا باندې موږ ویډیو هجوړا دو د فلسطین د خلک ریلیټډ چې فلسطین خلک باندې ویس جنگ تیریږي واته د پی ټی ایس ډی ریشیو از دارا زیاته دو بلا جنگ په تیریږي واړي کی ور کی ستاره غونډه شي پی ټی ایس ډی دا بیماری دو دا خاص بیماری دو دا والا چې پاته لګیدلی وا جنگ عظیم شي پاته لګیدلی وا په ټیم شو شل شاک وته ویل دا بیماری تا یا داس بیماری دو چې چا باندې داس دماکا ووینه یا وټ اکسیډنٹ ووینه یا ټوکړې مکړې ووینه د خلک یا داس خطرناک یا کې شزونه سره ریپ وشي نو داس وټه سختي چې څوک وڅ ویني کنه از باندې دا بیماری دي خاص یو بیماری دو وشي نو مړای ووینه داس ووینه دغه وجنه ا بیماری چې کیږي چې هغه کیسه چې کوم واقعیت څه شوی مخه مخه تاسو ته درتري بار بار په سوچ چې دا هغه کیسه چې کوم څه واقعیت څه شوی هغه نو په بل یار دریم بدلیږي چې خبر نشي کیږي بیا سوچ ته زین درتري هغه هر شي درته تاسو خو بینه د دغه واقعي ریلیټډ بینه خطرناک خو بینه وینه خوب د خراب شي سره اچھا جاړو د سیګیلا سره د تداري نو دا یو خاص بیماری دو دا نه علاج غا خو وی هر شي علاج تا خو چې تو په پوي نو دا سړی ډیر زبردست کوېسچن وکړ ډیر اکچولی کیسه وړه چې حالات ستاسو دا په شی د چې کال وی چې بیا درته رکو د بل څه کوېسچن شته د لې کوېسچن وکړه کمنټ شي زړه زور مې ډیر راځي نه اخر صاحب د حقیقي رجا دوه خلک ته ډیر څه مسلې دي بس دا ټایم په دار راشه ځن مستعد تم کې او امیر دا ټیم نور کسان د چپشي ویلور دي دله نو ستې راکی دا لیا پتا کې دا ور وستای ځنه خلک تاسو ویلور کې کمرې په نو شي ولې دي ویلور په شي هغه راسه رجا هدي دا کال چګاوي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څوک د کوم ځای نه او څه کوېسچن دی جی جی شنو پوښ تراکاوی نه دراتي تراکاوی نه دا څوره ټیم ګنټا وی 2 غنټې وی 3 غنټې وی څوره ټیم دا چې شری شسترګې د رنیو بادا لاګي وسره لږ بادا لاګي ورمنه اچھا ور سره داس کو نه در باندې شي چې زړه د وسره لټیږي کای د سترګې د سرش نه جوړیږي سترګې د سرش نه سره جوړیږي په میاشت څوره در باندې رسي صحیح شاده ان شاء الله بیان یې تا کوم پیرا اوکې شو دا یو برکی ملګری مو د کراچۍ نه کال کړای مو دغه ویل چې فلال دغه جواب مشور کی دیو ورسي برکی ملګری مو کراچۍ نه مشتا دا کړای مو د مکینه ان کنه اچھا کراچۍ نه مشتا کوېسچن کړای مو چې یار دا سار مې خوشیږي یو طرف خوشیږي او چې خوشیږي دا تړاکیږي وی سوال چې کوم سار درد مو پیرا ساري خوشي دي دریم درد مو ټینشن هډیک دی دا شای ویس واسکولر ټایپ اف هډیک په دا شې دوا قسم نه یا کلستر هډیک یا مایګرین چې کوم مایګرین سارای دا یو داسې سر درد دی چې اول ته ټول ټیسټینګ وکړي ام آر آی ایکس رے میکس رے هر څه وکړي ا دې ټیک وی په انا بعد مې دا فیصله کوي چې تو دا مایګرین دا یو واچا کوي دغه واجه چې کوم دغه په براشه تیوریز دي خاص تیوری دا دي چې دا تا یو راګ دی په شوینه تیزه راونه شي یو تیوری دا یو تیوری دا چې په سار شنه نه چې کوم راګینه دغه شي د وینې پرشر زیات شي یو تیوری دا چې په سار شي د نروز چې کوم دي هغه امپلسز تیز شي خاص کر یو ټرایجمینل نرو دی د سار یو راګ دی کنه چې سار د مخ او سار ته سپلای کو ټرایجمینل نرو نوم دی د هغه څخه خرابې د وجه نه دا دار کېدای شي د دغه دار شدید وي چې دا داس تلاکاول شریکو ته چې کسار مې بشاش داس وته لاګي چې کسار مې موت شو اچھا اکثر خلک سترګه هم ورسره پوجي سترګه نو وته دا چې خلک شفاعت دي سترګه چې پوجي اکثر کلستر هډیک یا نیمه نیمه غنټه
ویسه دا کله ور زړه سره راټیږي کای سره د دې شزونه شدا اکثر ډیر دي بالکل. کله ور داس وی چې سترګې ته د سرش نه جوړ شي سر درد یا غلا نه تو تاوال اشاره د سیګنل د سترګې ته د سرش نه جوړ شي وخت کله ور داس وی چې و سره تو بن رڼیو بدل لګي فوټوفوبیا د سترګې ورڼیو نه لاس مخ اړه پټاږي نو دا سر دا چې کیم دای د دغه علاج ویژد علاج دی فلو د فلو درزین ولې ګولې یا دایل پروویکس سوډیم ولې دا وې دا استعمالوي دغه تا مایګرین پروفایلکسس د علاج دوا قسمونه دی کنه یو علاج دی چې ویز دار درمند روغای ویسو څه یو علاج دی چې مکمل علاج وڅنګه کی بیا سره درد نه رونش درد درمند روغای ایمرجنسي علاج یو شای دی اکیوټ ټریټمنټ ورته پروفایلکسس د چې بیا سره درد نه رونش هغه جاری علاج دی تقریبا کول سره علاج نو چې ویز دار درمند روغای دی دا برکی سره د مخاطب دا ویسو داسې وکي چې وا ګولې در وشانه دا ویسو وخوره خو خالي وا سوموکسن په نوم رودريمي سوموکسن SUMOXEN سوموکسن په نوم ګولې روسي دا د تاروخله دوه ګورونه په 200 وای پیوا ګولې دیوا وخوره خدا همیشه نه خوري دا مکمل علاج نه دی دا د ویس خالي دا درد ختموي صحیح نو او نور مکمل علاج پورا جاری دا وي دی او به پیرا فورس کوي شاه دا څه دی درته وکړل خلک مسلې ډېر زیاتې دي مشکلات لګیا دا مسول مینز کوي چې مینز نشه ټایم پورا دی نو د کومه نشته میډای مو دا راځل زور ډیر دی هلو وعلیکم سلام څوک د کوم ځای نه وڅ کوېسچن دی دا کال کاټ هلو وعلیکم سلام څوک د کوم ځای نه وڅ کوېسچن دی جی جی हाँ 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 आ गई आदेश अच्छा دا چې کومې مسلې دي د دغه وجه نه تا په کور کاروبار باندې اثر پرېوځي متاثر شوی ده صحیح سوال او سوچ ډېری درته که خفګان ډېری درته زه پوه زه به دغه ایکسپلینیشن کوم ښه زه پوه اچھا کوېسچن بل شارټ کوي ولې چې نور خلک کال راکوي موږ وایي چې ټولو ته مو کور اوکې دا ډېره مهرباني کال لپاره دا اوس بیٹنایو یا مروت یو پر بیٹنواله اکسنت شي خبره وکړي د لپاره چې دا کوی شي کنه دغه ملګری ټلیفون کړای و چې زه سکول ټیچر یم او دا سې را باندې چې ګیله ډیره راته درېږي او اکثر دا سې چې کله ګیله راته ودرېږي بیا ورکوالي چې پلار والا یو هغه خبره راته را یادېږي چې زه والا بیا دا سې را باندې کېږي چې دغه وجه نه سکول ټیچري متاثر شوی دا اجان ته چملو چې شاید خو نه راکې بس پروت اوس دغه چې کوم علامات دي دغه د ډیپریشن علامات دي کس خپل نام واخیستل چې ډیپریشن شکار یم ولا تا ولا ویډیو مو کته لغنه په پوښتنه چې ډیپریشن ده خدا دې لکه بالکل صحیح غدا ډیپریشن دی دا او ډیپریشن شدت زیاته تا ول خبر دا چې یو ګولای وال کورس په خامخا کوي کورس مکوي پورا کوي بای او اس اس آر آی ګروپ والا چې کومه دوايي دي دا اول نمبر په ټولو نشي دي او دا بیا ډیپند کوي چې تا بیماری شدت چور دا هغه مطابق سره چې دوره وش کورس وکړي او 14 ملي ګرام بخوري دا په دې ډیپند کوي دی باندې بیا خبرې چې مخامخ سره وکړو تا مکمل هیستوري واخلم بیا به ان شاء الله سره پوهیږو مطلب میډیکل ټریټمنټ ضرورت دی ملګری ته میډیکل ټریټمنټ ضرورت شته اوس دغه نه موبایل یو کوېسچن واخلو کمنټ سیکشن کې ته کوېسچن شته कमेंट सेक्शन से नष्ट क्वेश्चन क्या फोन पे आके कितने नष्ट है दूल्हे भी ना को बस कल अटेंड का वादा कल अटेंड का हेलो अस्सलाम वालेकुम जी बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपको भी रमजान मुबारक जी आपका नाम क्या है नाम क्या बताया आपने मोहम्मद जहीर साहब क्वेश्चन क्या है आपका हाँ दबाव रहता है और छोटी बात बड़ी बन जाती है ऐसे होता है सोचता रहना अपने आप में सही है और दिल की धड़कन तो तेज नहीं होती कभी कभी अच्छा हाथ पांव तो कांपते नहीं है अच्छा कभी कभी ऐसे होता है कोई बड़ी बात हो जाए और आप उस वक्त औसान खता हो जाए ऐसे होता है आपके
सही है, सही। और सोचे मतलब ज्यादातर आपको सोचे होती हैं। सही है, चलो सही है, सही है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल। सही है, मैं आपकी एक्सप्लेनेशन आपको मैं देता हूँ। अच्छा, ये एक भाई थे खुशाब से, इन्होंने कॉल किया है और खुशाब से उनका क्वेश्चन ये था कि उनको ये होता है कि सोचें बहुत ज़्यादा आती हैं और जब सोचें आती हैं तो सोचों के साथ साथ उनका बिहेवियर इरिटेटिंग हो गया है, यानी वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लग जाते हैं, रिएक्शन देते हैं छोटी छोटी बात पे और एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं और फिर उस पर सोचते रहते हैं। मोस्ट प्रॉब्लली मेरे भाई आपसे मुखातिब हूँ, खुशाब वाले भाई जिन्होंने क्वेश्चन किया है कि आपको एंग्जाइटी का मसला है, मोस्ट प्रॉब्लली एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। और एंग्जाइटी डिसऑर्डर अगर ये है कि आप इसकी वजह से इतना तंग हैं कि आप जो है वो इसकी वजह से आप घर के कामों में या जैसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया या आपके ऑफिस में उसमें तकलीफ आती है तो आपने दवाइयाँ इस्तेमाल ज़रूर करनी है, क्योंकि अगर शिद्दत इसकी ज़्यादा है, इवन मॉडरेट लेवल तक भी है, तो आपने दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है ज़रूर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट काट नर्वस शादन इंग्लिश खातर का नंबर भेज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तासु द कुम ज़िनाई खा मशाल पेशावर ना खबरें करे खा 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 डेरा मेहरबानी डेरा शुक्रिया। जी 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 तासु कमिटमेंट वर सरा शवे दे मतलब वादम शवे दे का सिर्फ रिलेशनशिप के सिर्फ रिलेशन जब तासु एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह को ओके शो जी का यो मलगरे वो दे पेखवर नहीं कॉल करे हो दा अवल दी वाला जवाब वर्कू पेखवर वाला दा यो मलगरे वो दी क्वेश्चन करे हो चीज यो दा से रिलेशनशिप के हम वादम में दे सरा शवे रिलेशन के हम ची अगा आइडेंटिटी बैनर आहे रहू सिर्फ जदा एक्सप्लेनेशन वर कॉल वारम चिदा मलगरे वो द चिदा से रिलेशनशिप के हम चिम्मा ता अगर ढेर तकलीफ राकई 10 साल ना रिलेशनशिप के हम अगर ढेर तकलीफ राकई ओजे प्रे खोदले नशम ओ चीजें प्रेदम द तकलीफ दी ता बजा यो सिंपल जवाब दर को तास सारा जम मुखातिब 10 साल ना तास तकलीफ दर गई तास खपला दा लफ्ज इस्तेमाल को तकलीफ चिप्रे दे ब्याबम तकलीफ उस दा 10 साल उगत तकलीफ सही दे का चिप्रे दे दा किसा खत्म शी अलग टेम्पोरे तकलीफी और नवे जिंदगी शुरू के आगा तकलीफ सही उस 10 साल ना लगातार चित डिप्रेशन की तकलीफ के दे सर बदिकार मुतासिर शी ना से दा करना दे सर बदे द कोर चिकुम माहौल दे आगा बम डिस्टर्ब दे सर बा की देशिता नशे तरफ तम जरूरी ना की देशिता सो नशे तरफ हम जोर कड़ी चिदा टेंशन वृक्ष नो अगरी ना दा खनदा ची तकलीफ असीम तकलीफ की नो बयू वार बांधे दा तकलीफ खत्म होला तुम पसकुन की शी तार सारा रिलेशन की शी सूख की हम पसकुन की शी बस दा तकलीफ वाला रिलेशन खत्म शी यो किसम मातम दे ग्रीफ दे دا وريشن يدو وادي شوي ना रिलेशन نا لك دا سب रिलेशन लाई नॉट نا دا سره रिलेशन देखो पहले دا I haven't asked मुदा माता का पूछने नो तासु दा खबरा ना दा ची दा यो टेम तासु ची सुमरा दा कोशिश उको सुमरा तासु ट्राई उकड़ा न बराबरी की दा रिलेशन नो अगेना खदा दा ची दा रिलेशनशिप कटशी यो मातम दे लका मिसाल दे दा दे यो पकोर की कैंसर मरीज दी ना रोजाना अस्पताल तय बोजी हकीकी ना हो बस स्टडी आखिरी इंसान का ज़हन तदा सोच वर्ष ही बदी निजदे खूब बई तदा देर बदा तखोगी प्लार बदी गबरी आखिरी बा इंसान तदा सोच वदी यार चिदीना खुद दी मर्द खतिदाबम पे इज्जत के दे मु मातम मनाओ को यो मियाज दो मियाज बिया बराबर शुरू जिंदगी था नो अगर ग्रीफ वाला सिचुएशन बता सो बांधी ग्रीफ बखामा खाई नो तासो तदा मशवरा दा चिदा रिलेशनशिप दे वाला खत्म वालो की तासो फायदा दाल 10 इयर्स दे रहा टाइम ने खत्म वालो की तासो डेरा फायदा दा और अवल ग्रीफ बखामा खाई दा से तकलीफ बई चे तासो रिलेशनशिप खत्म कई सबा तब मजड़ की चे बस ब्या वता कालो कम ब्या वता दा से कोशिश कम ना यो जल चे फैसला कोई चे खत्म होए बस फैसला दा पूरा फैसला ही अगेना बाद फैसला को दी उम्मीद सारा कोई चे जब नवी जिंदगी स्टार्ट होगा दी उम्मीद सारा ना चिरा फैसला मा दी त पारा उकड़ा चे ज आ सोचू न के प्रोस मत ना आई एम स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ और जमुंग दा मतल वेलल पकार नदी ब्या बमुम ज डॉक्टर यम जमुंग दे पख्तो की मतल दे सार भी टोपे डेरे नो तासो खपल नोरम देर तासो द पारा नोर अपॉर्चुनिटीज इन दी रिलेशनशिप के जॉब्स के देर अगट लाइफ तासो प्रो के नो चे तकलीफ कुम शिना खत्म होलो के देर फायदा दा बदेना चे दा तकलीफ अजाब तासो अजियत जारी
امید لرم چې تاسو باندې انکریجمنت ملاو شي. خو ختمول دې د پاره ختم دې د پاره بیا د توندې د پاره ختم کړئ چې نوې ژوندۍ سٹارټ کړئ. پوزټیو سٹارټ. هلو السلام علیکم. څوک د کوم ځای نه اوسه کوېسچن دی؟ जी हमका क्वेश्चन होगा. बिल्कुल सही दो. ज़दा टोटल एक्सप्लेनेशन मेरे का सही दो. जी जी دا صرف وزیرستان نه پټوله د نیوشه ذهني بیماری چکیم سپیشلایزیشن دغه ډاکټري څه دو دغه ضرورت په دوم نمبر دی. اول نمبر د ارتوپیډیک د ټراما چې اکسیډنټ نه څه کوي دغه ډاکټر ضرورت دی. په دوم نمبر د ذهني ډاکټر ضرورت پټوله د نیوشه ضرورت دی. اوکے شاه ډیره مهرباني. تو من نه سلامونه کول حمزه د خان نه. حمزه کوېسچن نو صرف دا ویل چې موږ یو خپل مریض دی صرف مو ډیټیلز یې غوښتل. حمزه مو په دی خان شه کلینیک په جنا 1 میډیکل سنټر شه کلینیک ته جنا 1 میډیکل سنټر بیٹنی فارمیسی 0335 109 1373 دا د مو نمبر دی. دغه باندې ته مو اسسټنټ سره راته کوي او پیرات ډیټیل دی وشای 0335 109 1373 او تو ته ډیر سلامونه ویل لوي چې ډیرشلای پروګرام شریک کړای دی. ډیر اپریشیټ کړی. مننه ډیر مهرباني. अच्छा तर टाइमिंग खबर वशा या kana चिकिन क्लिनिक से तक शेने किम टाइम शेने जे हाल बे सफर की शिना डेमो टोटल ब्रेक क्लिनिक्स ती पवाना शे में हष्टा ओ पटान शे में हष्टा पर ये खान शे में हष्टा 20 में इरादा दो che salwara ma खुसा हो इंशाल्लाह जो पिला के दे पूरा ही वारे शाह जबरदस्त बिल्कुल आगे राबे को एरिया दा टुले दा एरियास का सन चिकिन दुशे दा कौन मौजूद लगी या टकरा डाकार नहीं और बिल्कुल खाल के तजारुरात से जो भी नहीं आगाज कोशिश दा में भी विस गोना शे ज डेरे रिजे पोना शे म वजीरिस्तान खाल के तजा डेट में का पदाना अलावा डी खान और टांक गाइड्स د ایتور گایز پر ټانک شمه او د ایتور سیکنډ ټایم په 2 بجې نه بعد دا په دی خان شمه او دا د مو ټایمینګ دی وس دا چوري زو وس جوړ ته طریقہ جوړاوه او ور سره چې د لری مریضون دي مثال ز د بار ملک نه پیشنټس کا خاص کر عمل کینه لکه بهرین شي وس دا مسله چې دا وی وتاولي کو پرابلم نه وي فارمیسی ولې ورکو دوبای شي دا پرابلم چې دا وی وتاولي کې فارمیسی ولې ورکو نه نو د بهرین ابو زید نه او دا مریضون زکه څه خدا شورټي وکاوسته چې دا وی وتا درکو کنه ز سټمپ ته ولا غو اکثر یې ورکو کلا وري به ورکو نه مسله بالکل نو هغه ځ انلاین ویډیو کال په ذریعہ سره هم تاسو دا 0335 109 1373 دا نمبر دی د باندې تاسو رابطه کوئ شئ. دا د ډیر شو وکړل کنه چې اکثر تاسو خلک وی چې د دې ته ضرورت یو د دې ته بیا نمبر نه وي یا کلینیک پته نه ورته بیا له ورته چې اصل شي دا انوویشن څه دی نوې ترتیب هر شي کار واسطه دا ډیر ضروری دي. کال بیا راوندای خو لکه دا ویډیو کال سیستم داسته یو پورن ته مریض کټای شي بالکل پورن فاصله کم کړی دی فاصله کم کړی دی تکلیف نه وی مطلب ویټینګ شونداري ونه وتا ویډیو کال باندې بس ټیم ډیر کچھ دا ټیم ته خپل کال درته نو ابھی اگر ډیر بهتر دی. کراچی نه हमारी जोन पे कसम दे पेटा ना कसम من पंजाब हालत पंजाब के लोग भी से को कॉल करेंगे ना बिल्कुल از یتای باز چې مریض انتظار کو کنه یای چا غدل یا هتا عادل یا هتا چې ډاکټر ته نوس په غنټه ایمیل د ټیم له لکه چې ستړي شول دي رېژې دي اسکی باس کا وستا اسکی په دراولې دا چا کیمرې نیولې دي د غیر نو پروګرام دا یو اخیری کال چګری په دنا باس کو پروګرام ختم دي امید لرم چې تاسو افغان دي. هلو وعلیکم سلام څوک د کوم زوینا अच्छा अबू धाबी ना जी जी हाँ जबरदस्त दाखव मलगरी साठी काल या याचं इब्राहिमचं क्वेश्चन देत आहे बिलकुल सही अजय रोशन ओके तो तुझे रोशन ओके तो अच्छा अबू धाबी ना काल बोला मलगरा इब्राहिम नामी او دغه دا کوېسچن و چې اسواسی بیماری در سره اسواسی بیماری مطلب دا و چې سوچي نه درین چې کداس وشول تداس وشول بیا ډاری ځای دغه وجه نه کنه نو موست پروبابلی دا د انزایټي بیماری دو خاص کر جنرالایزډ انزایټي په شلاس وی چې کیسه باندې انسان سوچ کو او کیسه وتا وټا شي او لو کداس وشول سره شور بات په لاګي اچھا غوسه چړچړاپن په شزیتا شي نو دغه د جنرالایز انزایټي ډیس اورډر یې او دغه چې ام اس اس ار آی ګروپ دا وی دی هغه په دغه شی ورکړه کی شي خو په شدت باندې دو چې مریض څورا ټیم نه دی څورا بیمور دی څورا تکلیف دی ورته هغه مطابق سره دغه ډوز دار ورکوي پروګرام کافي نشکاوي ستای تاسو یو کوېسچن مې دی دا د میشه د سوسایټي شی یو خبره ده چې
کا بچای کنه د چا زیای دی کا غلط چارې کول وا خبره ته د اشاره هم ورکول چې مشه په سوسایټي شي پښتنه سوسایټي شي خصوصا د بچونه ډیر غلط سایت ته لور شي یا یو بیماری وګړه زیاته دو هغه مش بذاتی نه غاڼي بل طرف ته کلو روشي بچي تعلیم چې وی هغه مش بذاتی غاڼي چې نه ازوده وشي یا د نور حقوق وی هغه مش پاکه سم نه ورکوي هغه د جنکۍ ولا مش بذاتی غاڼي خو د بچونه کا ډیر وټه بیماری ډیر وټ برایي وی پښه مش بذاتی نه غاڼي دا مدل شي ته خبره وکړي باندې پوښتنه د ځکه کیسه راز په ظاهره نشي کېدی زه ایکسپلینیشن د کوای شزه چونکه ډاکټر یم کوېسچن مطلب دا و چې مثال امیجه په معاشره کې بچه بازی ورته یی دا غټای ډیر عام دی یعنی دا وړکی بوزي هم ورته یی بچه بازی هم ورته یی یعنی کا ژوندکای د غلطه چارې کو دا را لکه پردا پکې دي سنشتاش دل کې چې دا چار وکو یا چې دا واقعیا وشي جایز حقوق چې غوړي ها لکه یی چې دا بالکل ولا خبره باندې مرته ګورا ګناه دی دا بچه بازی چې کی مرته یی څه دا بیماری نه ده برایي دو ګناه دی برایي دو ګناه او ګناه یا غلط او غلط یا کا اپ چاشه هم کا څوک یې کې استای دا غلطه کی سادو او دغه نه دا بیماری نه دغه نه ځون باندې کول ضروری دی او ځون باندې کول لکه څنګه د نورې پورای نه ځون باندې کاوي دغه نه داسې ځون خاص کر چې والدین دي ادا په خپل واړی کې ورکی باندې ډیر خیال ساتي بالکل چې کورنا چې بهر ووزي دا څنګه چې کورنا هم بخي او کورنا چې بهر ووزي نو خیالو په سوته استای د غلط خلک سره ملګرتیا تا ونه پرېږ دیستای د نشئی داسې خلک چې لکه تاسو پاته وی چې د ریکارډ کلیر نه دی دا ټیک سړای نه دی او تاسو سره ملګرتیا تا پرېږ دی په عمر نستر خلک سره چې واړی کوي بچای دی عمر یې شستر بالکل دغه د ملګرتیا د شا کسان نه دی ویل چې توک نه جوړیږي چې یو 5 سال ژوندکای وي 8 سال ژوندکای وي وره 20 سال ژوند سره ملګرتیا دا څه توک نه جوړیږي خپل عمر سره د ملګرتیا غاب شاپ دغه ته پرېږ دی خو انډر سپرویژن هر څه کوي ویل چې واړی نن صاحب د موبایل په ذریعہ سره دا هر قسم سوچ هر قسم خرابي واړی کې ورکه ته رسېږي هر چا ته هر څه پاتہ لګي دا کنټرول کول چې څوک خپل ځون کنټرول کول غوړي دا بیماری نه دو په زور او ځون باندې کاوي درنه بچا بازی نه ور سره چې څوک خپل قابلیت درشینه ستل غوړي نو کوشش کوي چې کور نه بهر پرشول او چې پرېږدي انډر سپرویژن وي او د ځون سره خلک سره ملګرتیا درنه باندې کوي او بل فرق چې کیم مش پور کې په جنکۍ چې ور کې ولدار وټه برایي هم مش برایي نه غاڼي جنکۍ جایز حقوق باندې هم مشه ډیر ایکستریم لیول ته لوشي دا نه دی بچار اسلام د فرق نه دی کړای بالکل سم چې معاشره غلطی دو چې جلکه ور غلطی نه وی کړی قیامت پر روټی شي دا غلطی نه وی کړی او ژوندکای چې څوک یې چې خو ژوندکای د خلکو کو دا بالکل ژوندکای دی سارا دی کوي دا نه خبره غلط دي کوي چې په اړه کې ساړي غلط شاه ډاکټر صاحب یو خو ته ډیر ځای ټایم هم هو خاص لې په منشه به ډیماند ده هو کړی هم هدر خاروق کا تجای هي مستی ریجه دي کومه ځکه خو سکی بیا وایي صحیح نه ان شاء الله بل ځای چې ډیر خلک ته ډیر مسلې په باره شي معلومات ملاو شوي وي او بیا ان شاء الله ډاکټر صاحب مخ کې خلک هم لایو کسي د تو دا نن ویډیو چې دوه دا لایو خالي دا نه دو مې بار تور بولی اجازه چې دا وس غنه متندزه ولګی دا چې خلک مسلې دي او په دې شي انټرست زده خالي اردو شي په انګریزي شي په سرایکی شي پنجابي شي پښتو شي پښتو کې وي مختلف اني ټایم زه تاسو مور بولسته کو چیکینګ ټایم یې غاوي کنه بالکل چې کله وی خپل پیج نو هزه لایو وای دوسر پیج نو لایو وي موږ دا مقصد دی خپل پیج نه ویډیو جوړاو دا مقصد مې دی ته دا مقصد دی چې شعور ډیر کې خلک ته فائدہ ورسوي بیا په خپل ژبه خلک ډیر شپې بالکل یا پښتو